बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूर इस्लाम के हर कले ज़यम साजिद टकर और पे इस्लामी तालीमात व शरई मसाइल बाने द कुरान और हदीस मुबारका पढ़ना के ज़मुंग उस्ताद व रहनुमाई और लारखौदना कौन के और दगा शांति प दगा मामलों बांधे रनाज अचौल दपारा मुसरा पर स्टूडियो के मौजूद दी जैद आलिम ख़तीब और सर मुदर्रिस मुफ्ती अब्दुल गफ़ार कादरी साहब प्रोग्राम के हर कले څنګه یول خو تاسو ته هم او ټولو کتونکو ته هم 13 اختر ډېر مبارک شي. جزاکم الله خیر. او غالبا چې سلويخ یا 200 ورځې وشي چې موږ هغه پروګرام کړو بیا په روزه راغله اختر راغی نو دغه ملاقات ته الله بختور کی واره بیا وشو او مفتی صاحب څنګه روزه مخته را شو ډېر خسته کلی کې کلی کې ډېر خسته و د پیره خو ډېر ګرمه باندې پوه شو موسم ډېر خسته موسم خواو الله فضل کړو اختر مو څنګه تیر شو؟ اختر هم ډېر خسته و الحمدلله. نو روزه تراویح ار ټیک ټاک تیر شو الحمدلله. خدای ډېر کړو. موږ با پروګرام کوو روزه کې هم نو اکثر با کتونکو تاسو ته پوسم کوو نو بس موږ چې ان شاء الله اختر نه پس بیا حاضر کوو نو کتونکو موږ خپل ژمنه الله وس چې کوم دینو تاسو سره تر سره ک نور اسلام کې یو واره بیا موږ چې کوم دینو حاضر یو کتونکو تاسو په علم کې وي چې نور اسلام کې موږ د مفتی صاحب سره په مختلف چې کوم اسلامي معاملات دي مسلې دي او دغه شانتي بیا شرعي احکامات دي نو هغه د دوی مخ تکدو هغه مسلې چې هغه زموږ د 40 غنټې ژوند سره تړلې وي او موږ غواړو او تاسو هم غواړئ چې د هغې په اړه باندې موږ چې کوم دی نو لارښودنه ترلاسه کړو د هغې په اړه باندې معلومات موږ ته وشي. کتونکو اسلام یو داسې مکمل ضابط حیات دی چې په هر اړخ د ژوند زموږ رهنمایي او لارښودنه کوي او دغه شانتې بیا چې کوم علما کرام دي مفتیان اعظام دي زمونږ نو هغوی مختلف قسمه په هر ډګر د ژوند په معاملو زمونږ لارښودنه کوي. کتونکو یو طرف ته زمونږ حقوق الله دي بیا حقوق العباد دي او په دغه لړ کې مونږ مختلف پروګرامونه هم کړي دي دغه شانتې بیا زکات ورکول صدقه ورکول دغه شانتې بیا د طلاق معاملې او دغه شانتې په 40 غنټې ژوند کې څه زمونږ مخ ته راځي په کورونو کې په بازارونو کې په جوماتونو کې دغه شانتې زمونږ په غم خادۍ کې هغه به مونږ د اسلام تعلیمات چې کوم دي په هغې کې څنګه په هغې باندې عمل کوو. دغه شانتي کتونکو یو بل ډېر زیات مهم اړخ دی ډېر ژور اړخ دی او دغه شانتي ډېر زیات یو په زړه پورې هم دی او ډېر عجبه هم دی چې هغه په موږ باندې حقوق لري او دغه حقوق د بل چا نه بلکې د هغه خلکو دي چې هغه له دې نړۍ څخه کوچېدلی وي تللی وي هغوی رختې سفر تړلی وي او هغه وفات شوی وي هغوی دا نړۍ پرېښې وي نو د هغوی بیا په ژوندو انسانانو باندې څه حقونه دي څه حقوق دي. یو پلار وفات شوی دی نو د هغه په خپل زوی باندې څه حقوق دي په لور باندې په کونډه باندې څه حقوق دي په رور باندې څه حقوق دي په ګاونډي څه حقوق دي هغه په یو مقبره کې دفن دی نو په یو لاره تېرېدونکي باندې بیا څه حقوق دي. کتونکو دغه طرف ته رسېدو لپاره انسان دی او مرحلې نه تېرېږي او هغې ته مرګ چې کوم دی نو ویلی شي مرګ څه شی دی اسلام دغه څنګه موږ ته بیانوي هر انسان چې کوم دی نو هغه به د مرګ مزه چې کوم دی نو هغه سکي او مطلب چې د دغې پړاو نه به موږ هر زنده سر هغه تېرېږو نو د دې نه پس بیا چې کوم هلته زموږ ژوند دی او دلته پاتې خلک دي نو په هغوی باندې زموږ حقوق څه دي نو نن دا زموږ چې کومه موضوع ده دا ده په دې کې موږ یوازې نه یو مفتی صاحب هم موجود دی او دغه شانتې تاسو هم موږ سره دې پروګرام کې پوره شریک یې ځکه چې دا پروګرام صرف زموږ نه دی بلکې ستاسو هم دی نو ټلیفون به کوئ زموږ د ټلیفون شمیره زموږ د ټلویزیون په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري تاسو موږ ته کالس کوئ که په دې اړه ستاسو په ذهن کې څه هم سوال وي پوښتنه وي یا څه شک وي شبه وي نو مفتی صاحب موجود دی تاسو پوښتنه کولی شئ او دغه چې کوم ستاسو پوښتنې وي نو د هغې په بنیاد باندې بیا زموږ پروګرام نور هم مخکې تللی شي. مفتی صاحب دا تاسو ډېر ښکلی یو عجبه او ډېره مهمه او زه وایم چې ډېره زیاته د اهمیت وړ موضوع نن راوړې ده چې حقیقت دا دی یو مور ژوندی دی یو پلار ژوندی دی یو ورور ژوندی دی یو ګاونډي ژوندی دی نو څه حقوق سړی که مطلب خفه شي نو بیا یې پخلا کي خو یو سړی وکوچېد لاړ هغه مطلب د هغه وصال شو وفات شو نو بیا هم د هغه څه حقوق پاتې وي دغې طرف ته به راځو خو اول دا غواړم چې څنګه ژوند دی او دا موږ له خدای پاک یو تحفه راکړې ده یا یو سوال دی یا یو امتحان دی چې هغه پړاو په پړاو موږ د هغې جواب ورکوو نو مرګ دا څه شی دی اسلام دا موږ ته څنګه بیانوي څنګه تشریح کوي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. د الله جل شانه سوره ملک شریف کې د مرګ او د ژوند دواړو تذکره کړې ده. الله جل شانه ارشاد فرمایي خلق الموت والحیات
ښه جي چې دا مرګ هم پیدا کړی دی الله جل شانو دا ژوند هم پیدا کړی دی. ټیک دی جی. نو دا مرګ دا داسې یو عالمگیر حقیقت دی چې ډېر خلک په دنیا کې داسې شته ناپوهه کسان چې هغوی د الله جل شانه د هغې د وجود نه انکار وکړي جی بالکل چې دا الله جل شانه نه منونکي خلک بعضې دنیا کې داسې شته دی. ټیک. خو دا مرګ داسې یو مضبوط اور یو داسې یو عالمگیر حقیقت دی چې هر کور کې دا مرګ راغلی دی. د چا پلار مړي، د چا نیکه مړي، د چا رور مړي، د چا زوی مړي، د چا خور. نو دغه مرګ داسې یو خلکو بار بار سترګو باندې لیدلی حقیقت دی. خدای نه منونکي خلک هم مرګ مني. بالکل جی. نو شکله دغه مرګ شته دی او حقیقت دی او هر کور کې را روان دی. نو زموږ د نور اسلام پروګرام مقصد هم دغه دی چې مونږ د اسلام دغه رڼا هر یو کور ته ورسو چې خدای دې نه کړي که تاسو کور کې خدای پاک دې هر چا مور پلار له لوی ژوند ورکړي، هر چا بچو له خپل خپلوانو لوی ژوند ورکړي. خدا یو حقیقت چې اسرائیل علیه السلام به کور ته راځي، روح اخیستلو دپاره به فرښته راځي، دغه انسان به دنیا نه ځي. نو بیا دغه وخت کې مونږ ته اسلام څه تعلیمات راکوي. نو زموږ دا پروګرام ټایم ډېر مختصر دی او دغه احکامات ډېر زیات طویل دي. خو موږ کوشش داسې کوو چې سر نه خبره شروع کړو او که راتلونکي یو څو پروګرامونه په دې باندې وکړو نو انشاءالله العزیز د خپل کتونکو اورېدونکو ته به ډېر معلومات ورکړو. ټول اول خو دا چې دا مرګ څه شی دی نو یاد ساتئ چې څنګه الله جل شانه دا ژوند پیدا کړی دی، موږ الحمدلله لا ژوندي یو. نو دغه شان دا مرګ دا هم یو مخلوق دی. ښه جی. خدای پاک پیدا کړی دی، مخلوق دی، دا یو مخلوق دی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بالکل دا خدای پاک یو مخلوق پیدا کړی دی، دا یو شیز دی. صحیح جی. او بیا بل آیت کې الله جل شانه د مرګ تذکره قرآن پاک کې کوي چې کل نفس ذائقة الموت. بالکل. چې هر یو ژوند سره دا به د مرګ ذائقه سکون کی وي. صحیح. نو چې دې آیت باندې مونږ نظر واچو نو آیت کې الله جل شانه دا فرمای چې خون سکون کې دی. هر یو زنده سره خوند سکون کې دی. نو تاسو اوس چې نه یو خوند وسکلو نو دغه خوند سکلو څه شو هغه خوند ختم شو. ټیک. تاسو هم موجود یې، تاسو نه ختم شوی. صحیح. هغه خوند ختم شو. نو دغه مرګ چې دا یو خوند دی، دا یو شیز، دا یو مخلوق دی. انسان ورسره ختمیږي نه، صرف د یو دنیا نه بل دنیا ته منتقل شي، لاړ شي او هغه مرګ ختم شو. هغه مرګ ختم شو. بیا په دغه انسان باندې مرګ نه راځي، دغه یو مرګ چې په دې باندې رالو. صحیح. نو دغه مرګ چې دا انسان د دغه دنیا نه عالم آخرت ته منتقل کی، دا یو ذریعہ ده، یو سبب دی. بالکل دا یو ذریعہ ده، یو سبب دی. څنګه انسان د مور په ګډه کې همیشه د نه پاتې کیږي، نه میاشتې، اته میاشتې، لس میاشتې، کال، دا وخت تیری بیا دنیا ته راځي. نو بیا دغه شان د دنیا کې هم دی همیشه نه پاتې کیږي. صحیح. دی به د قبر ګډې ته ځي، قبر ته به ځان رسوي او قبر کې به همیشه نه پاتې کیږي. بیا به آخرت ته ځي حساب کتاب دپاره او بیا جنت او دوزخ خدای پاک دې موږ ټولو ته جنت نصیب کړي او جهنم نه خدای پاک موږ تاسو ټولو ساتي. نو دغه مرګ دا د یو عالم نه بل عالم ته انسان منتقل کوي. صحیح. نو دې سره انسان ختمیږي نه. صحیح. که مونږ ګورو چې په قبر کې د چا ډوکې ښکاره شو، د چا قبر پرېوته دننه پکې ډوکې ښکاره شو، نو یاد ساتئ چې دا د دغه انسان د جسم ډوکې دي. د جسم سوره یاسین کې چې وایي چې وهي رمیم که نه، بالکل چې ویرې جو چې ګینې مطلب دا خو به اوس نه راژوندي کي، خو الله خو قادر دی، قادر مطلق دی، خو به راژوندي کوي. نو د انسان چې کوم حقیقي او کامل انسان دی هغه انسان کې دننه روح دی. دا ظاهري جوسه چې ده دا په دنیا کې پاتې شي، فرښتې عزتمند مخلوق راشي، عزتمند شي ځان سره یوسي. او دا جسم چې دی دا د روح په مقابله کې دومره عزتمند نه دی. دا د زما او ستا عام انسان هغه جسم چې دی دا د روح په مقابله کې دومره عزتمند نه دی. نو ځکه دغه انسانان چې دی ګناهګار او زما او ستا غوندې کې کمزوري خلک چې دی هغه په اوږه باندې کېږدي او قبرستان ته یوسي قبر کې کېږدي. نو دا روح چې دا حقیقي انسان دی. صحیح. نو دغه روح چې دا جسم چې دا د یو دنیا نه بل دنیا ته منتقل کیږي، دا مرګ چې د انسان د یو عالم نه بل عالم ته منتقل کېدو یو سبب دی. او حدیث یو مرحله ده چې مطلب په ده به راځي او دی به ترې تېرېږي، ځکه چې پراګرس خو شته دی چې راځي به خدای وي ما دپاره او د هغې دپاره دا مرحله به خامخا یو سړی دغه کوي. بالکل. بل موږ د مرګ نه یریږو، د مرګ یاره او خوف زموږ په زړه کې دی. د هغې بنیادي وجه دا چې موږ هغې ته تیاری نه یې کړې. صحیح. کوم یو کار ته موږ دنیا کې تیاری وکړو نو هغه کار نه بیا موږ نه یریږو. بالکل. لکه اوس زموږ د اختر الحمدلله خدای پاک فضل وکړو تېر شو، چا چې جامې جوړې کړې وې، پیزار اغوستي وو، کور کې د خوراک څښاک هر څه تنظیم کړی، نو هغې سره دا یاره نه وه چې سبا به اعلان کېږي که نه کېږي.
هغه ځان مخکې نه برابر کړی بالکل او چې چا جامې نه وي تیار چا پیزار نو اغوستی یا نور سہولیات او ضروریات برابر نو هغوی به دا سوال کوي خدای دې چې سبا اختر نه شي یو روژه دې بل هم شي خو لکه مرلی جی نو کوم سړی چې یو کار ته تیاری کړي نو هغه په کار باندې نه یریږي لس میلمانه کور ته راتلو باندې نه یریږي شل میلمنو راتلو باندې نه یریږي چې هغه ته تیاری برابر کړي صحیح نو دا مرګ هم داسې یو معامله ده چې هغې ته موږ په کار ده چې تیاری وکړو امتحان دی چې چا ورته ډېر کتابونه وکتل تیاری وکړو خو بس به سور کې وي ښه په ډاډه سینه به ځي هلته خو چا تیاری نه کړې نو بیا به خامخا یریږي یرم په سړي راځي بالکل نو دا امتحان تیاری او دغه مرګ تیاری چې د یاد ساتئ دغه ژوند کې موږ تاسو خپل اخلاق ښایسته کړو خپل کردار ښایسته کړو مور او پلار سره رونو خویندو سره بچو سره خپل خپلوانو سره انسان خپل اخلاق ښایسته کړي انسان مونږ اودس کوي خپل رب یادوي نو یاد ساتئ آخرت دغه ژوند چې د هغه لا متناهي ده هغې باندې انتها نه راځي هغه نه ختمېدونکی ژوند دی نو هغې دپاره تیاری هم دلته کې ډېر پکار دی لږ تیاری باندې مونږ دومره لوی امتحان کې نه کامیابېږو نو هغې دپاره تیاری هم ډېر پکار دی او تیاری صرف جماعت کې په ګوټ کې ناسته باندې په تلاوت سره یا مونځ اودس سره یا ذکر و اذکار سره نه کېږي بلکې هله مونږ چې دکان کې کینو کاروبار کوو روزګار څلېرویشت ګنټې نو هغه زموږ روزګار کاروبار هم حلال وي نو دا عبادت دی زموږ چې کوم دکان نه روزو کور ته راځو لاره کې مونږ چاته وخاندو چاته په خولې باندې مسکا راولو نو دا هم عبادت دی چې چا لاره کې چاته یو ښه خبره وکړو نو دا هم زموږ عبادت دی چې کله وده کیو په دې نیت باندې سهار به مونځ سره پاسو نو دا ټوله شپې دا خوب هم عبادت دی چې کله خوراک کو دا نیت وي چې دې باندې بدن ته طاقت ملو شي دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام بعد طریقه دا غیر طریقه باندې زه خوراک کوم بسم الله ولا برکت الله ووایو او د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خوراک وکړو نو دا خوراک هم بیا عبادت دی واه مفتي صاحب ډېره ښکلې خبره مو شروع کړې بخښنې سره خو یو کالر دی تاسو انټرپټ کوم جي موږ سره څوک دي له کوم ځای हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर रसूख थी सर जावेद गुल पेखौर खबर कोम जी जावेद गुल से प्रोग्राम के करे वायो मुफ्ती से मौजूद दे कसा हम पुख्तन विताउस कवले शे जी पछी ज यो तपोस कोम दी बोला सबला जी जी ज जोरे के को बख्ती हो जोरी वला वखवाना मौजूद पातशे हां जी زدا موضوع په د غربي ټیم کې ټول را ګرځو یا آیا دا را ګرځول پکار دي کې دی پکار ها جی یو زه کوم پکار دي کې دی پکار ٹھیک شو جی نورا کا سپختنه وی جاوید گل سے پسند دا سوال دې موږ کو بدر باندې اوکے الله خوشاله کړه مهرباني جی مفتی جی قضا منځونو خبره دا ده چې درې وختو کې قضا مونږ نه را ګرځول پکار ٹھیک یو چې کله نور راخیږي ښه جی یو چې کله زوال د ټایم راشي صحیح او یو چې کله نور پریوځي ښه جی درې ټایم دغه ټایم دا وخت کې درې ټایمونو کې ماښام کې چې کله دغه نور زیړ شي او نور پریوتو باندې وي او دې وخت کې نفل هم نه کېږي که نه دې وخت کې نفل هم نه کېږي نو دغه وخت کې د مونځونه را ګرځول نه دي پکار دې نه علاوه هر یو وخت کې چې دغه انسان مونځ را ګرځولی شي او نفلونو دپاره 5 وخته دي او د فرضو دپاره 3 وختونه دي نفلونو کې سهار مانځه نه وروسته نو واخله تر نور راخته پورې نفل دی وخت به هم نه کوي او یو چې کله مازدیګر مونځ وکړي نو ماښامه پورې نفل نه کېږي نو 5 وخته کې نفل نه کېږي او فرض مونځ چې 3 وختو کې نه کېږي د نه ماسوا انسان هر وخت قضا مونځونه راګرځولی شي او دا قضا لکه مفتي لکه د سارې سړی قضا راګرځي نو صرف فرض به کوي که سنت به هم کوي بالکل صرف فرض صرف فرض به کوي سنت به نه کوي او ماسوتن سره به وتر واجب شي کوم دا به هم راګرځي ښه دا به 3 رکعات چې کوم دی راګرځي بالکل تاسو خبره کوله مفتي ډوره ښکلې خبره وه حقیقت دا دی چې په دې ډېر باز پکار زموږ علما کرام لا زموږ چې کوم مفتیان اعظام دي ستاسو په شانتې چې دا مونږ دا دین اکثر صرف جماعت ته مدرسې ته یا تبلیغ ته محدود کو چې ګینې هلته یم نو بیا به ذکر هم کوم او بیا به د حقوق الله او حقوق العباد خیال هم ساتم کتونکو دا مفتي صاحب ډېره ژوره ډېره بنیادي ډېره بنسټیزه خبره وکړه چې مطلب دا دی دا دین 24 ګنټې دی او که په دې باندې مونږ حقیقت دا د عمل شروع کړو زموږ ژوند کې به سکون راشي سلام اچول په خنده پیشانې سره خبرې کول په دکان کې ټول چې کوم دی ناپ هغه کول په صحیح طریقه باندې دا ټول مطلب دا چې د آخرت د ژوند تیاری دی مفتي صاحب دا خبره زه وایم چې تاسو وچېړئ ډېره ځکه چې په بسونو کې تاسو وګورئ په مارکیټونو کې وګورئ په دکانونو کې وګورئ په سکولونو کې وګورئ هر چېرته چې زموږ معاملات دي نو هغه ډېر اصلاح ته زه خپله اصلاح ته 100% په 100 اړ یم مجبوره یم او مطلب چې ضرورتمند یم چې زما اصلاح وشي ځکه چې ما ته ډېر زیات زه علما کرام سره کښېنم پاسم نو ما ته پته لګي چې یاره په کمه زه روان یم صرف یوازې مونځ نه دی روژه نیول نه دي یا مطلب دی چې حج له تګ نه دی
بلکې 40 غنټې ژوند دی. مور پلار دی پکې، یار دوست دی پکې، غمخادي دی پکې، خپل خپلوان دی پکې، ګاونډی دی پکې، مطلب یې چېرته تګ دی راتګ دی، قرض پیسې اخیستل دي ورکول دي. نو دا معاملات ویم چې په دې باندې هم تاسو به خو یو کالر دی موږ سره. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ هلو हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मूंग सर रसूख तिला कम जाए. सर जी मैं अब्दुल मालिक बात कर रहा हूँ दोहा कतर से. जी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दोहा कतर से. अच्छा जी, कतर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. मुफ्ती साहब मौजूद है, अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं जी. मुफ्ती से यो सवाल दा वाला. जी 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 ओके ओके. अब्दुल मालिक साहब पुख्तन ओके. पुख्तन अदा को چې د لکه یو سړي باندې نظر ولګي د غي لپاره تشي لکه کلمه او یا जी मालिक साहब. ښه جی مالک صاحب تاسو دوباره ټلیفون کولی شئ او کله چې هم زموږ څومره هم کتونکي دي نو موږ دا بار بار خواست کوو دا ستاسو خپل پروګرام دی چې څومره هم زموږ حق دی د خبرو کولو دومره هم ستاسو دی موږ به ستاسو اورو تاسو به زموږ اورئ. خو یو خواست دا دی کله هم چې تاسو کال کوئ نو د خپل ټي وي غږ چې کوم دی نو هغه لږ شانتې ټیټوئ تر څو زموږ او ستاسو ترمنځ کوم ارتباط دی خبرې اترې دي او تماس نیول دي په هغې کې څه خلل مخې ته نه راځي. خو بهرحال مفتي صاحب سره به یو خبره مخ په وړاندې بوځو چې یاره کوم معاملات دي نو هغه څومره مهم دي. معاملات ډېر زیات مهم دي. صحیح دي. څنګه چې حقوق الله دی دغه شان د حقوق العباد هم دي. صحیح دي. حقوق الله حقوق العباد د دواړو امتحان کې کامیابي دا د انسان د کامیابی لپاره ضروری دي. دواړه لازم دواړه لازم دي که یو کې انسان کامیاب دی بلکې غیر دی نو یاد ساتئ دی کامیاب نه دی. صحیح دي. لکه امام مسلم د حدیث پاک را نقل کړی دی. د حدیث پاک صحیح حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو شهید د الله جل شانو په لاره کې شهید کیږي نو د هغې د وینې اوله قطره زموږ کې راتلو نه مخکې د خدای پاک خپل ټول حقوق معاف کړي خو مګر قرض حقوق العباد نه معاف کوي. د قرض په ضمن کې بیا محدثین فرمایي چې قرض نه مراد حقوق العباد دي. صحیح دي. چې الله جل شانه شهید ته چې هغه صحیح طریقې باندې د الله جل شانه په لاره کې شهید شي نو هغه ته خدای پاک خپل حقوق معاف کوي. خو قرض هغه شهید ته هم نه معاف کیږي حقوق العباد هغه شهید ته هم نه معاف کیږي چې کومه پورې هغه بنده نه معاف کړي الله جل شانه طرف نه هغه ته بخنه نه کیږي. نو یاد ساتئ چې دغه حقوق العباد معامله د حقوق الله نه هم سخته ده ځکه چې الله جل شانه بچا مهربانه شو الله جل شانه هغه ته حقوق الله معاف کوي خو داسې ذکر نه ملایبیږي چې الله جل شانه هغه ته حقوق العباد معاف کړي تر کومه پورې چې هغه بنده په خپل نه معاف کړي. ټیک دی. نو دا حقوق العباد معامله د حقوق الله نه هم سخته ده او مونږ حقوق الله له ډېر زور ورکو چې خبره د حقوق العباد شي نو هلته کې بیا مونږ ډېر زیات سترګې پټو ډېر ډیله یو حقیقت دا دی مفتي. نو یاد ساتئ چې د حقوق الله نه زیات معامله سخته چې هغه د حقوق العباد ده. صحیح چې الله جل شانه به مونځ هم کوو ورځ کې 15 ځله خو زموږ ملاقات به د خپل خپلوانو سره مور او پلار سره ښځې سره بچو سره ګاونډیانو سره د نور مسلمانانو نور انسانانو سره ورځ کې به سوونو پرې کیږي. بالکل جی بالکل. نو الله خو رحیم و کریم ذات ته لوی ذات ته څوک ته تپوس کولو والی دی خو په خپل انسان خفه کیږي نو هغه حقوق نه دغه کیږي. موږ صاحب دا خبر کو خو کالر دی جی موږ سره څوک ته کم ځای. السلام علیکم میں عبد المالک خبر کو دوه کی فرما. ښه جی ملک صاحب پروګرام کې دوباره هر کله غوايو مفتی صاحب موجود دی تاسو خپل پوښتنه وکړئ جی. مهرباني شکریہ. د تاسو کو مفتی سے مدل دوه قطر کې لکه 2 میاشتو نه ماخه د جمعې المز لکیږي لگا. جی جی. او هغه لکه څه یا ګناه یا څه طریقه د هغې څه باکونی لکه کورونا وایرس په وجې لکه دلته المنځونه نه کېږي عید المنځ نه وشو هغې بس معلومات خالي د اخلو چې لکه څه ګناه میلیږي او څه غشته ده. ټیک شو. یا تاسو وایئ چې د هغې بس قضا راګرځول وي که به نه وي داسې؟ بالکل دغه ده. ټیک شو ملک صاحب تاسو پروګرام ګورئ هم په دې ساعت باندې مفتي صاحب تاسو ته جواب درکړي. بل یو دا ده لکه په سړي باندې یو نظر لګي که نه جی هغې څه کلمه وي یا څه وظیفه وي لکه هغه مفتي صاحب وښایي. ټیک شو. نظر ماتي دپاره لکه چې د بد نظره سړی بچ شي. جی ټیک شو ټیک شو ملک صاحب پروګرام ګوره بله څه پوښتنه شته؟ نه بس دغه دی. ډېره مهرباني شکر. ډېره مننه هرکلی جی مفتي دا یو تپوس چې کوم دی جی چې
مونځ چې دی هغه جمع سره نه کېږي او جی او د لاکډاون کې خصوصا 2-3 میاشتې شوې جمعې مونځ نو څه قضا د دې راوستل یا زموږ ډېر مسلمانانو په بهر ملکونو کې دي جی او ډېر ملکونو کې حالات ډېر سخت دي هغې هلته کې ډېر پابندۍ لګولې دي جی نو یاد ساتئ چې انسان خپل وس پورې پړ دی صحیح جی بالکل چې کوم ځای کې خبره د هغه د وس نه بهر شوه نو هغې خبره باندې نه ګناهګارېږي ټیک ته جی حکومت پابندي مخکې لګولې په دې مونږ خبره ده کړې مونږ خبره کړې حکومت پابندي لګولې ده ټیک نو امام هم جماعت ته نشي راتلی خلک هم نشي ورتلی نو په دې باندې دغه خلک نه ګناهګارېږي صحیح جی او که چېرې یو ځای کې حکومت نرمي ایښې ده او دغه انسان ځان رسولی شي ګاډې وسه شته نور سهولیات شته نو بیا به ځان رسوي ځکه زموږ په ملک کې الحمدلله مونږ مونځونه وکړل اختر مونځونه هم وکړو تراویح هم وشوې نو کوم ځای کې انسان ته سهولت وي انسان ځان رسولی شي هلته کې به مونځ کوي او چې کوم ځای کې لاکډاون دی سختي ده یو انسان ځان جماعت ته نشي رسولی نو الله جل شانو دا دین ډېر زیات خیسته نرم ایښی دی صحیح لا یکلف الله نفسا الا وسعها صحیح چې الله جل شانه هر یو نفس هر یو انسان د خپل وس پورې هغه پړ کړی دی بالکل جی نو چې کله وس نه خبره بار شوه نو دغه انسان په دې عمل باندې نه ستړیا ستغه سپوره څه بد رد دا پکې بالکل نشته څه کریح داسې کار چې په موږ باندې بوج شي بالکل حقیقت دا دی کتونکو مفتي صاحب څنګه وفرمایل چې څه هم په اسلام کې دي کم عبادات دي معاملات دي نو هغه دوره ښکلي دي سپېڅلي دي چې که هغه موږ کونو سړي ته پکې سکون او مطلب یې چې روحاني او تسکین ملاویږي څه زور جبر په دې کې نشته دی نو دا مفتي صاحب تشریح وکړه دغه بله پوښتنه چې نظرماتي یا د نظرماتي دپاره یا د بد نظر نه بچ کېدو دپاره د ملک صاحب دغه پوښتنه وه دغه مفتي صاحب نه پوښتو خو وخت شوی د وړې شاندمۍ چېرته هم مزئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی نن په نور اسلام کې ډېره عجبه خو ځکه ورته وامه چې دې ته موږ پام نه لرو اگر چې دا زموږ 40 ګنټې داسې یو موضوع ده معامله ده او مسله ده چې مطلب دا د دې سره زموږ څه نه څه تړون وي او دا هیرول پکار هم نه دي مرګ او د مرګ نه پس بیا چې کوم خلک تللی دي کوچېدلي دي وفات شوي دي نو د هغوی په دې ژوندو خلکو باندې حقونه څه دي یو پلار تللی دی یو مور تللی ده نو د هغه په زامنو په بچو په رونو په ګاونډیانو څه حقونه دي او یا مطلب چې څومره هم په مقبرو کې پراته خلک دي نو په دې ژوندو د هغوی حقونه څه دي نو مفتي صاحب په دې ډېره ښکلې خبره کوله په مرګ باندې دوی خبره وکړه چې دا څه کیفیت دی او دا یو مخلوق دی دوی وویل او دغه شانتې دا به هر چا له راځي او هر سړی به د دې مزه سکي د دې سره سره بیا مطلب اوس دې ته راځو چې یو سړی دی او په هغه دغه اثرات شروع شي یا سکرات شو نو بیا د چې کوم خپلوان دي دغه وخت کې د یو انسان څه حقوق دی او بیا کله د روح پرواز وکړو د روح ځان وسپاره الله تعالی ته نو بیا د څه حقوق دي دغه طرف ته به راځو خو زموږ یو ملګري د دوبۍ قطر نه هغوی ټلیفون کړی چې یاره د نظرماتي دپاره څه کول پکار دی مفتي صاحب که دغه یو لنډه شانتې تاسو جواب ورکوئ او بیا به دغې خپلې موضوع طرف ته راځي یو خو دا ده چې یو انسان نظر شي بد نظر پرې ولګي نو د هغې علاج دی او یو دا ده چې بیا دپاره د بد نظر نه بچ کېدو دپاره وظیفه ده نو دواړو دپاره زه بیل بیل وظیفې دي یاد ساته خدای دې نه کې څوک نظر شي نو هغه د حدیث پاک یو وظیفه راغلی ده ماشاء الله لا قوة الا بالله ماشاء الله لا قوة الا بالله ماشاء الله لا قوة الا بالله صحیح دا د یو ډېر ښایسته وظیفه ده د نظر ماته دپاره اووه ځله څوک ووي او بیا ځان دم کړي که نظر شوي نو هغه اثرات ورسره ختمیږي او بیا دپاره د نظر بد نه ځان بچ کول دپاره ښه وظیفه چې هغه ډېره مجربه ده ما په خپله هم تجربه کړې ده ډېر خلکو نه مې ورکړې ده هغه د آیت الکرسي چې انسان سهار اووه ځله آیت الکرسي وایي او ماښام اووه ځله آیت الکرسي وي ځان دم کړي نظر بد نه هم بچ کېږي پیریانو نه هم بچ کېږي جادو سحر نه هم دې سره دی بچ کېږي آیت الکرسي ساري اووه واره ماښام اووه واره سهار او ماښام دو ټایمه اووه وارې وایي ځان دموي او که واړه ماشومان دي هغې دې دموي خپل ماشومان هم دمولی شي بلکل ماشومان هم دمولی شي او ماشاء الله لا قوة ماشاء الله لا قوة الا بالله دا په وړو ویلی شي او په ځان هم ویلی شي اووه وارې څومره ښکلې وظیفه ده مزېداره سړی وایي نو هم خوند کوي او اکثر دا وي دا خو د ښه او مفتي صاحب دا وي د ښه دغه نه هم لګي او د بد دغه نه هم لګي نظر بلکل نظر بد چې دی هله لګي چې کله انسان یو زړه په چا باندې زیات ښه شي ټیک شو جی مور او پلار هم لګي د وروڼو خویندو هم لګي بلکې د انسان د خپل نظر هم بعض اوقات په خپل ځان لګي ښه په ځان هم چلیږي نه بلکل او کوم شي باندې لګي نو هغه هر یو څیز کې دی کور هم کېدی شي ګاډی هم کېدی شي
صحت هم کېدی شي مال دولت هم کېدی شي صحیح جی نو دا کوم یو شیز باندې لګي نو هغې دپاره هم دا ضروري نه چې هغه جاندار وي صحیح جی هر یو څیز خپل قابلیت خپل صلاحیت باندې هم د لګي چا په آواز باندې هم چا په لګېدی آواز باندې هم لګېدی یا شي زما نظر ډېر تیز دی جی ښه نو دا د سترګو کې یو اثر دی چې هغه زړه کې چې کله ډېر زیات ښه والی راشي چا باره کې د هغې اثر بیا سترګو په ذریعه باندې په بل باندې ښکاره کېږي صحیح جی نو ښه نظر هم شته ښه نظر سره انسان ښه کېږي ټیک او بد نظر هم شته هغې سره انسان بیماریږي بیماری او تکلیفات راځي بالکل کتونکو ماشاءالله لا قوت الا بالله دا یو داسې وظیفه ده چې وځله سړی وایي نو مطلب دی چې دغه بد نظر د هغې اثرات نه بچ کېدی شي یا وځله آیت الکرسي سارې او بیا د ماښام ویل په ځان چوپ کول او په خپلو ماشومانو یا په کور باندې نو هغې نه هم سړی بچ کېدی شي راځو به کتونکو خپلې بنیادي لوی موضوع طرف ته خو موږ سره مفت صاحب یو کالر دی جی موږ سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی زه شیخ محمد خبرې کوم د سوات نه جی د سوات نه تاسو ته هرکلی وایو مفت صاحب موجود دی که څه هم ستاسو پوښتنه وي کولی شئ جی مفتي صاحب زموږ سوال دی جی چې لکه سړی ووایي چې یاره پلانکی کار الله پاک زما وکړو جی جی نو زه به چیرې ذبحه کوم ښه جی ښه جی او نو بیا بیا د دې نه په خپله باندې خوړی شي که نه شي خپل نوم ووایه روکې مونږ ته شیر محمد د سوات نه شیر محمد سوات نه جی شیر محمد صاحب جی 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 مفتي صاحب دا سوال دی چې لکه یو سړی به دا ووایي چې د پلانکی کار الله پاک زما وکړو او نو زه به چیرې ذبحه کوم ټیک شو جی او نو دی د دې نه بیا په خپله باندې خوړلی شي که نه شي خوړلی ښه لکه منښته غوندې وکړه تاسو څه وایي او دینه لکه دا وي چې لکه زه به ذبح کوم یا ذبحه کوم لکه په ځان باندې صیغه د الله او د لزوم یې ونه وي ټیک شو صحیح ده او نو بیا دې په خپله باندې خوړلی شي که نه شي خوړلی اوکې نور ستاسو پوښتنه شته دی شیر محمد صاحب او دویم سوال دا دی چې لکه اوس یو کس مړ شي دنیا نه لاړ شي که نه جي او جی او هغه بیا چې کوم دی لکه یا دې منځونه شوي قضا شوي یا دې کوم دی روژې دې پاتې شوي که نه جي جی او نو دې لپاره بیا لکه دی څنګه طریقې اختیار کړي چې هغه یا څه خیرات وکړي یا څه ترکوي یا هیله د اسقاط یا نور څه طریقې لکه دې باره کې موږ ته معلومات راکړي ټیک شو ډېره ښکلې پوښتنه دواړه ستاسو ډېر مهم پوښتنې شیر محمد صاحب بله څه پوښتنه شته که نه نه جي ډېره مهرباني بس دا 2 سوالونه ډېره مننه جي بس پروګرام ګورئ مفت صاحب چې کوم دی نو ستاسو جوابونه به اوس جواب کړي انشاءالله جی مفت دا دویم سوال خو مخکې به انشاءالله راشي او جی کوشش وکړو چې نن پروګرام کې د هغې جواب هم وشي هغه ما ذهن کې وه چې دا خبر به کوو اول سوال به اوس جواب ورکړم چې کوم انسان یو کار پسې یو خیرات یو صدقه یو شیز وتړي جی چې که چېرې زما مریض روغ شو زما فلانی کار وشو شرط یې پکې وتړلو نو زه به دا کار کوم جی نو یاد ساتئ هغه کار چې هغه د عبادت دی هغه کار یو ښه کار دی اور د نیت کو زه به دا کار کوم نو دغه کار اوس دې ته مونږ پښتو کې منښه وایو او په عربی کې اور شریعت کې هغې ته نظر ویلی شي زال سره نظر نو دغه نظر دغه منښه چې دا کوم یو شیز خوراک څښاک او د پیسو سره تعلق ساتي نو یاد ساتئ دا دی په خپل ځان په خپل مور او پلار په خپل بچو باندې نشي خوړلی ښه جي په خپل ځان څه کوي چې په خپل مور او پلار او په بچو باندې خپل مور او پلار باندې چې دی د چا نه پیدا دی او دی نه څوک پیدا دی صحیح نو هغې باندې دی دا منښې خوراک څښاک او پیسې دغه شیزونه نشي استعمالولی صحیح جي لکه خیر ورور خور باندې یا مطلب ترزوی باندې ټیک دی بالکل خو مور پلار او د اولاد بالکل او د هغې دپاره بل خبره دا هم ضروري ده چې دا به غریبانانو باندې به لګوي ښه جي لکه مالداره خلکو باندې نه صحیح چا باندې زکات کېږي چې څو غریبانان دي هغې له به ورکوي ضرورتمند حاجتمند هغه خلکو له به ورکوي نو زموږ د کلي معاشره کې یو غلط روایت دی او غلط سوچ دی چې خلک وایي که زما دغه مریض روغ شو نو زه به دغه چیلۍ حلالوم زه به دا خیرات کوم ګډه حلالوم زه به میخ حلالوم نو بیا هغې هغه کور کې هغه خیرات را ټول کړي خپل خپلان هم پکې راوغواړي په هغه خیرات وکړي نو په خپله هم وخوري په خپل بچو مور او پلار باندې هم هغې پروګرام کې خوراک څښاک وکړي او نور خلک هم راوغواړي نو یاد ساتئ مونږ له دغې خبرې لږ شانتې سوچ پکار دی چې دغې منښې نظر په باره کې شریعت مونږ ته څه وایي صحیح نو دغه شیز چې دی دا به کور نه بهر وباسي که خپل خپلوان راټول شوي دي هغې راغلي دي نو هغې له خپل بچو له او د مالداره خپل خپلوانو له بیل پخلی دی وکړي صحیح جي هغوی له بیل وکړي خو دغه څیز د مکمل په بیله توګه ډیل بیله توګه باندې بیل غریبانانو باندې هغې باندې دې وخوري نو داسې کیدی شي چې انسان چې 2 قسمه ترکارې پخې کړي یو به صرف غریبانو باندې وخوري یو چې دی هغه
خپل مالدار باندې خپل مور پلار باندې بچو باندې وخوري نو یاد ساته موږ شکل یو عبادت کو یو ښه کار کو نو په ښه طریقې باندې وکړو چې خدای پاک په بارګاه کې قبول شي او اجر هم ته ملو شي او هغه موسیب دا خبره کو خو کالر د مو سره وختینه جی مو سره سوق تل کم ځای السلام علیکم جی وعلیکم السلام فکر سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه ہے طبیعت بشیر مجید صاحب ہے بالکل لالا څنګه ہے پروگرام کر کے اختر په خیر تیر شي جی بالکل مننه جی مننه شکر ټول خیر اجازه دی مسکاتي ټول خدي بالکل جی بالکل تاسو خیر جی کور ته خیر دی خیر دی شکر الحمد مفتی صاحب نے میں یو سوال تاسو کوی جی چې ما مفتی صاحب دا چې فرض کوي سړی دا خپل ځمکه په اجاره باندې ورکړي او اجارهدار سره دا څومره پیسې یا څومره جنس په ماته سالانه په بنیاد راکړي جی نو په دې باندې چې کوم عشر راځي نو دا به دا مالک اراضي ورکړي او کنه دا اجارهدار به ورکړي ځکه چې دا ما د درې ځای تاسو کو ماته لکه تاسو واضح جواب ملاو نشو ٹھیک ته جی نو ما دغه څه لکه مسله ده نو ما چې لکه ما ته واضح دغه ملاو شي چې راځي نه غاړه مې بند نشي چې لکه په ما باندې نه چې زور کوم او کنه په اجارهدار باندې نه چې هغه ورکړي نو صحیح راځي دې دا خطر کوي ډېر شکریا ډېر مننه لالا ډېر مننه مهم پوښتنه ده خو بهر حال دې به تاسو جواب مفتی صاحب کوئ اوس کوئ او کورستو خو بهر حال کاغه مخکې د منښتې خبره سر ته رسوي او بیا بشیر لالا تاسو دې جواب زه وکم اور منخه خبر شروع چې منخه کې دا قانون دي چې دغه شی باندې په خپل خو نه په خپل بچو اولاد خو نه په مور پلار خو بالکل چې کله انسان دغه طریقه باندې منخه وکي نو دغه غاړه اخلاص شو منخه پوره شو صحیح جی کچره چا په دغه منخه دغه خوراک یا پیسې یا دغه شیونه په خپل ځان یا بچو باندې کړی دي مور پلار باندې خړلې دي یاد ساته دې اندازه ولګي چې چيله شه دغه د 15000 اور هغه کې 15 کیلو غوښه وا نو زموږ کور والو مور پلار بچو به کم از کم 1 کیلو خوړلی 1.5 کیلو خوړلی نو دوی به دومره غوښه هغه اخلي غریبانو باندې ورکوي نو الله به د غاړه خلاصېږي صحیح جی دوره سنجیدګۍ سره کول پکار دي لوبې ټوک مونږ خو اکثر ډېر سیریس یو چې الله زموږ دا بچی ښه کړي دا رور ښه کړي مونږ به دا وکړو دا به وکړو خو چې کله ټیک شو نو داسې جلبازه غوندې یو ایروړی غوندې یو ایرول کوو بیا موږ چې هسې هم ښه کېدو څه ضرورت دی اوس که نه داسې لوبې ټوکې هم جوړې کړي دي دا لوبې ټوکې نه دي بالکل قرآن پاک کې الله جل شانو دغه منخې تذکره کړی ولیوفو نذورهم چې الله جل فرمایي چې په کار دا دی چې دغه مؤمنانو له بندگانو له شکم نظر دی ومنلو کوم منخه دی ومنلو هغه د سر ته ورسي هغه د پوره کی نو شکل انسان بیمار وي دغه تکلیف اول یاد ساته منخه کول نه دی پکار ٹھیک ته جی انسان د الله جل شانو بارگاه کې صدقه وکي صحیح صدقه او خیرات کې وخت وکي او خدای پاک نه د خپل بیماری یا د خپل مشکل د اسانو ختمولو خلاصولو سوال وکي او ځان امتحان کې نه دی چول پکار خو لوی ذات ته اور کول نو ستړي کیږي او نه د خزانه کمی یا الله بسرا اور احادیثو کې داسې تذکره ملاویږي چې دا عقیده نه ساتل پکار چې زما دغه نظر د وجه نه دغه تکلیف ختم شو ښه جی ټیک نو څوک به دا هم نه وایي چې زما دغه نظر او دغه منخه ما کړې به نو ځکه دا تکلیف ما لر شو نو صدقې په باره کې دا راغلي چې دا رد البلا د دې نه تکلیفونه لرې کېږي ټیک خو صدقه کول دا د نظر په مقابله کې دا ډېر ښه دی ځکه منخه او صدقې دې کې بنیادي فرق دا دی چې صدقه مخکې ورکول کېږي صحیح اوس نو یو نیکی وشوه او جی اور منخه دا وتړل شو صحت پورې هغه تکلیف خلاصېدو پورې هغه کار سره ته رسېدو پورې شرط پکې آی کې شک ته کېدی شي یا به کېږي یا به نه کېږي او صدقه اوس نو خدای پاک د رضا دپاره هغه کار وشو هغه نیکي وشوه نو صدقه کول پکار دی موږ تاسو له منخې نه ځان ساتل پکار دی اور نو بیا به د هغې د روح مطابق او بعض اوقات داسې هم شي چې هغه کار کال پس کېدونکي وي خدای ماله زوی راکو نو نه همیشه کال پس به کار کېږي نو نه همیشه کال پس بعض اوقات خلکو نه خبره هیر هم شي خلک مونږ نه بیا تپوسونه کوي چې ما نه خو نظر هیر دی چې ما څه منلی وو اوس زه څه وکړمه نو داسې مسلې بیا راځي بعض اوقات کار 2 کاله پس کېدونکي وي نو ځکه منخې نه ځان ساتل پکار دی هغې په مقابله کې صدقه او خیرات چې دا ډېر ښه دی صحیح جی بالکل او چې بیخي هیر شي مفتی بیا به څه کوي بیا به څه نوې منخته کوي نه منخه بیا نه کړي چې بیخي هیر شي نو بیا به خپل وس مطابق صدقه او خیرات وکړي اور الله رسول په بارکه کې دا سوال وکړي چې باری تعالی دغه صدقه او خیرات زما د هغې منخې دپاره قبول کړي صحیح جی دا د هغې په ځای وګرځي صحیح جی بشیر لالا هغه پوښتنه وه ډېره مهمه چې یو سړی هغه خپله یو سړي ځمکه په اجاره اخیستې ده او بیا په هغه څه عشر راځي نو به دا مطلب چې کوم مالک دی
زمیندار دی دی به ورکوي که دا چې کوم دهقان دی یا چې کوم اجارهدار دی دی به ورکوي؟ اصل کې دغه عشر یا نصف العشر شلمه حصه چې ورته وایي صحیح دا د ځمکې پیداوار پسې ده. ښه جي چې چا کرونده کړې ده؟ چار کرونده کړې ده. صحیح. نو دا عشر تعلق چې هغه لسمه حصه ده جی دا په باراني ځمکو کې او چې کوم نهري ځمکه ده هغې کې نصف العشر ده شلمه حصه ده. نو د دې تعلق د ځمکې پیداوار سره دی. ښه جي. او دلته کې زه یو بله خبره هم وکړم. ښه خبره دا هم ده چې بعضې خلکو د خپل کور سره نږدې باغ کرلی وي وړوکې غوندې ځای کې هغې سبزي کرلی وي یا یو د انګور کور کرلی وي هغې کې انګور کېږي یو بوټي نیم پکې کرلی وي. نو یاد ساتئ دغه عشر چې دی دا د ځمکې کې پیداوار پسې تړلی دی. هغې کې مقدار نشته چې 10 کیلو پکې وشو 20 کیلو پکې وشو که 10 کیلو وشو نو هغې نه به کیلو ورکوي او که 20 کیلو وشو 2 کیلو به ورکوي. نو دا د ځمکې پیداوار پسې ده. که د چا په کور کې لږ شانتې میوه هم وشو هغې نه به هم د عشر ورکوي. لکه دا نه چې 10 جریبه باندې دومره او 20 جریبه باندې دومره کنال کې دوره وشو کېدای شي په جریب کې هغه ورنۍ شوي. صحیح دا خبره کوم صاحب خو یو کالر دی بل سره جي سره څوک دی له کوم ځای؟ السلام علیکم جی عدنان صاحب خبرې کوم د پېښور نه. جی عدنان صاحب پروګرام کې هرکلی وایو مفتی صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي نو وکړئ. ډېره مننه. اول خو به زه تاسو ته ډېر ډېر مبارکۍ وایم. ډېر ښایسته پروګرام تاسو چلوئ مننه او الله تاسو خوشحاله کړي او همیشه مو الله ژوندي لاره چې داسې ښه ښه پروګرامونه کوئ. آمین آمین. جی عدنان او مفتی صاحب تاسو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله. مفتی صاحب نه زه لږونه یو تپوس کوم نه تر زویره سره ناست یم نو زه دا مسله به دې ته پیش کړو. ټیک. نو مسله دا ده زموږ تر زوی لکه ښځې سره لکه چې دغه غونې راغلی او بېګار نو اوس ښځه ورته وي چې ما ښځه ورته تا ما ته طلاق راکړی دی خو دا ما تر زوی چې زه ورته کعبې ته ځم قسم خورم چې ما طلاق نه دی ورکړی او دې ټایم کې دا ښځې حمل کې صحیح جی ټیک. جی بس دغه سوال جواب را راکړئ. ټیک شو عدنان ساحل صاحب تاسو پروګرام ګورئ انشاءالله ولزي مفتی صاحب به تاسو ته د دمې نه پس چې کوم دی نو دی جواب درکړي. بالکل جی پروګرام ګورئ. کتونکو ډېره مهمه موضوع زموږه روانه ده موږ په هغې باندې پروګرام شروع کړی په نور اسلام کې چې مطلب دا دی مرګ دی څه شی یو مخلوق دی مفتی صاحب وویل او دغه شانتې بیا چې کله انسان مري د حقوق څه دي د په خپلو خپلوانو په ګاونډیانو باندې یا دی چرته هم دی او د نه ګیر چاپېره که مسلمانان دي او بیا کله دی وفات شو د کفن دفن او بیا مطلب دا چې دی لاړ د دې دنیا نه نو بیا د اکاونټ آیا بند شو کو نه دی بند د عمل نامه کې ثوابونه موږ زیاتولی شو که نه په دې به خبرې اترې کوو خو چونکې دا پروګرام روغ 4 ورځې پس کېږي او مفتی صاحب ته ډېرې ستاسو پوښتنې جمع دي نو مختلف قسمه مختلف النوع پوښتنې راځي نو دغه به هم کوشش کوو چې ورسره دغه پوښتنې ستاسو هم وځوابولی شي خو ورسره خپلې موضوع ته به هم راځو خوښ شوی د وړې شان دمې چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ. جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی نن نور اسلام کې ډېره مهمه موضوع ده چې مطلب دا دی مرګ څه شی دی دغه شانتې هغه خلک چې هغه وفات شي لاړل بیا د هغوی په موږ باندې څه حقوق دی او د هغوی چې کوم عملنامې دي د هغوی چې کوم د ثوابونو اکاونټ دی نو آیا هغه موږ جاري ساتلی شو که نه په موږ باندې مطلب دا چې حقونه څه دي د وفات شوو خلکو په دې به موږ مفتی صاحب سره خبرې اترې کوو ډېرې مهمې خبرې روانې دي خو چونکې دا پروګرام روغ 4 ورځې پس کېږي نو ستاسو ډېرې زیاتې پوښتنې مفتی صاحب ته جمع شوي دي نو موږ بالکل بد نه منو تاسو هر قسمه نن پوښتنې کولی شئ بیا به انشاءالله ولدي چې کله پروګرام وي نو باید چې د موضوع مطابق پوښتنې وشي خو نن هم مفتی صاحب ته مختلف قسمه خبرې اترې او مطلب دا چې سوالونه راځي یو د بشیر لالا د ثوابۍ نه چې کوم د عشر حوالې سره هغه هم په نیمه کې پاتې ده ورپسې بیا زموږ د عدنان ساحل صاحب یو پوښتنه راله ډېره مهمه ده نو هغې طرف ته به زه هم راشو او رو به روان وي مفتی صاحب ځکه چې دا پروګرام زموږ د دوی شریک دی. جی عشر په باره کې خبره شروع وه چې عشر چې دا د ځمکې پیداوار پسې شریعت چې دی هغه تړلی دی. بیا فقهاو دا لیکلي دي که چېرې عشر مقدار لږ دی جی سوري دا چې کوم زمیندار نه چې کوم برخه مالک غواړي او جی کوم اجاره ته نه غواړي هغه لږه ده نو بیا د دغه عشر چې دی دا به دغه زمیندار ورکوي. ښه جی. او که چېرې مالک په اجاره چې ده هغه په زمیندار باندې ډېره ایښې ده او په هغه باندې پیسې او هغې ته
چې کوم مقدار د فصل دی هغه لږ پاتې کیږي نو بیا به مالک ورکوي. ښه لکه آسان حساب سره سړي یو جریب ځمکه ده هغې چاله اجاره ورکړه په 1 لاک نو بیا به عشر دوری که په 50,000 ورکړه نو لږ به بیا ډېري. بالکل که چېرې دغه زمیندار څومره فصل پکې کېږي هغه چې کله مالک ته د هغې هغه اجاره ورکوي او بیا دته لږې پیسې پاتې کېږي ډېر کم پیسې پاتې کېږي دته د باندې اجاره ډېره ایښودلې شوې ده نو بیا به دغه عشر چې دا به مالک ورکوي او که مالک ور باندې اجاره لږه ایښې ده او هغه زمیندار ته پیسې ډېر پاتې کېږي نو بیا به دغه زمیندار ورکوي او مالک باندې صرف او صرف د زکات پیسې به راځي که چېرې دغه اجاره دغه پیسې چې د سره پاتې شي او کال پې تیر شي نو بیا به دې صرف زکات ورکوي. لا اکراه فی الدین. وختي تاسو خبرو کړه چې اسلام کې زور زبردستی نشته هر ځای کې زموږ رهنمایي کې دا خبره وه. بل سوال ته به راځو مفتي صاحب خو موږ سره یو کالر دی بل موږ سره څوک دی جي له کوم ځای؟ هلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څوک دی موږ سره هلکه؟ सर जी मैं चित्रांग से बात कर रहा हूँ. जी जी. मुझे पश्तो आता है लेकिन ये बात करना थोड़ा मुश्किल होता है. बात समझ आता है पश्तो का. कोई मसला नहीं आप जिस भी जबान में बोलना चाहते हैं बोले लेकिन प्लीज कुआर में ना बोलें क्योंकि वो मुझे नहीं आती. क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम है मोहम्मद शरीफ खान. चित्रांग शहर से बात कर रहा हूँ मैं. बहुत प्यारी जगह से आप बात कर रहे हैं और हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद हर कले वेलकम और बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. के चासुस कहते हैं जाम. सर जी मुफ्ती साहब से मेरा सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हम नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह लेकिन बहुत हमारे अक्सर दोस्त हमारे अक्सर लोग बहुत तेज नमाज पढ़ते बहुत जो ना रुकू का पता चलता है ना सजदे का. ये नमाज के बारे में थोड़ा जो है ना रहनुमाई फरमाएं. बहुत शुक्रिया. सही बहुत शुक्रिया मोहम्मद शरीफ खान साहब चतराल से हमें फ़ोन करने का. दा ډېر خوږ ټلیفون چترال زموږ ډېر ښکلی خلک دي ډېر مینناک خلک دي مفتی صاحب. हम चाहते हैं कि चतराल वाले फ़ोन किया करें वो हमसे पुश्तो और हम उनसे कुआर सीखेंगे थोड़ा थोड़ा. نو ډېره مننه شریف خان صاحب د ټلیفون کولو مفتی صاحب ته ستاسو پوښتنه راورسېده. جمع کېږي پوښتنې کوئ چې څومره هم زموږ کتونکي دي نو ټلیفونونه وکړنګوئ مفتی صاحب موجود دی او د دې وخت نه فایده واخلئ چې څه هم ستاسو په ذهن کې پوښتنه وي نو هغه تاسو کولی شئ. جی مفتی جی دې نه مخکې یو بل سوال جمع شو طلاق حوالې سره اور د هغې سوال جواب کې یو څو ضروري خبرې دي هغې وضاحت به وکړم. یو د ورور ووي چې دغه زنانه خاوند سره یوازې وه نو یاد ساتئ چې همیشه دپاره د طلاق دا مسایل دا داسې مسایل دي چې دې کې د وړې خبرې د وجې نه طلاق واقع کېږي او د وړې خبرې د وجې نه طلاق نه واقع کېږي. صحیح. نو دې د وجې نه فقهاو او مفتیانو دا قانون ایښی دی چې طلاق مسلې الله جواب ورکوي چې کله دغه جنۍ او سړي مفتیانو ته مخامخ راشي. ښه جي چې موجود وي خولې باندې به هغې خپل بیان وکړي او لیکلی شوی سوال به هغه مفتیانو ته ورکړي نو هغوی به په غوږونو باندې د هغې هغه ټوله خبره به هم واوري او لیکلی شوې خبره به هم وګوري نو هغې نه وروسته بیا هغې له جواب ورکوي ځکه چې دا ډېره نازکه باریکه مسله ده. د کور د جوړېدو او خدای دې نه کړي کور د روانېدو خبرې هم پکې دې کې راځي نو ځکه دې کې لږ شانته احتیاط کول دا اوس دواړه بود المشرقین دي که نه جي ښځه او خاوند چې یو وایي چې ما نه دی ورکړی زه بیت الله شریف ته ځم بله مطلب چې د هغې دعوه کوي چې تا راکړی دی دا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه ماشاءالله مفتی صاحب آی هیو ګریټ ریګارډ فار یو چې داسې خبرې کتونکو زموږ علما کرام له کول پکار دي چې هسې بې څه فتوا ورکول نه دي پکار او دا مفتی صاحب وفرمایل چې دواړه وي او دغه شان د موږ مسله واورو د هغوی دریځ څه دی د بل فریق څه دریځ دی او د هغې مطابق بیا چې کوم دی نو ځکه چې دا حساس مسلې دي صرف د یو فرد یا د یو زنانه نه بلکې د کورنو مسلې دي. بالکل دواړو فریق خبره واورو هغې نه وروسته بیا موږ هغه طلاق د واقع کېدو یا نه واقع کېدو هغه مسله بیانو. او بله دوی یو خبره وکړه د هغې وضاحت به موږ کومه چې دوی وي چې دغه وخت کې زنانه چې د هغه حامله وه زنانه ماشومانو باندې بیماره وه یاد ساتئ طلاق هر وخت کې واقع کېږي. صحیح جي او دا پکې نشته چې ګینې کوم دا پکې نشته چې دې وخت کې بیماره ده اگر چې احادیثو کې منع راغلی چې دا حالت کې به طلاق نه ورکوئ چې کله زنانه ماشومانو باندې بیمار ده طلاق به نه ورکوئ او دغه وخت چې کله بیماری په میاشت هغه زنانه باندې راغلی ده دغه وخت کې هم طلاق نه ورکوئ. احادیثو کې منع راغلی ده خو که خدای دې کې چا د شریعت او د قرآن او حدیثو مخالفت وکړو نو بیا واقع کېږي هغه شریعت نه خلاف ورزي وکړه ګناهګار شو خو واقع کېږي. نو که چې دغه وخت زنانه بیماره هم ده نو بیا هم طلاق واقع کېږي خو هغه مسله به ټول اورو
چې دا مسله څنګه وه، دا وخت ګواهان څوک وو، نو ټکي څو ځله ویلې شوي دي، کم ټکي ویلې شوي دي. ځکه بعضې ټکي داسې چې هغې باندې طلاق نه واقع کېږي. ښه جي ټیک. لکه څوک مستقبل خبره وکړي طلاق به درله درکومه ټیک ته جي د راتلونکي زمانې، نو په دغه شان الفاظو باندې طلاق نه واقع کېږي چې راتلونکي زمانې خبره وکړي که چېرې زه بیا به درله داسې کار کوم، راتلونکي زمانه کې به داسې کوم، نو په دغه الفاظ باندې دې وخت طلاق واقع نه شو. نو دغه طلاق دغه معاملې ډېر زیات باریکي وي، د دې هغه الفاظ ډېر زیات باریکي وي. سړي کوم الفاظ ویلي دي هغه الفاظ ته به هم ګورو، او دغه وخت ګواهان نو یا وو نو څومره کسانو، نو دا ټول خبرونه وروسته بیا طلاق دغه جواب چې دغه ورکول کېږي. نو طلاق چې دغه حمل په حالت کې هم واقع کېږي، اگر چې ګناه ده لکه منع کړی شوی ده ته چې مونږ ونه کړو، یا د بیمارۍ په حالت کې، خو بیا هم که چا وکړو نو بس شوی دی. بیا پکې دا مطلب چې دریز مریض دا پکې احتمال نشته چې ګینه ورګه دا خبره وکړو مفتي صاحب ته کینو کتونکو دا که هر ځای کې خدای مکا شون زمونږ کورونه دي مختلف قسمه خلک کمزوري دي انسانان، که داسې خبرې راځي نو زمونږ شکر دی مونږ بې موره بې پلاره نه یو، بلکې زمونږ د معاشرې کې مطلب د انبیاء کرام د دوی چې کوم وارثان دي علما کرام مفتیان اعظام هغه موجود دي، نو باید هغوی ته ورنږدې کیږو کینو. که عدنان ساحل صاحب دی او د دوی څه مسله ده نو هغوی که مفتي صاحب له راځي او که دغه شانتې هلته په چمګاونډ کې علما کرام وي هغوی ته کیني، نو باید خپلې مسلې هغوی ته ووایي او دغه شانتې موږ ځان خبر کړو. کتونکو هر څه آسان دی او په اسلام کې څه زور کراهت نشته دی، خو مونږ یا خو ډېر زیات ناراسته یو او یا له بده مرغه مونږ د دغه فیض نه بې برخې یو چې مونږ علما کرام ته نږدې کیږو نه. دا خلک دي کتونکو لوی لوی هستۍ دي چې د دوی سره د ناستې نه سړی مطلب دا چې هغه پانګې ځان له ډکي جیبونه ډکي، نو باید چې دوی نه موږ فیضیاب شو. کتونکو په موضوع باندې به خبرې اترې جاري وي. مفتي صاحب موجود دی چې هم ستاسو پوښتنې به تاسو کوئ، موږ سره پروګرام کې برخه اخلئ، ګډونوال کېږئ به. خو دا وخت شوی دی وړې شانتمې چارته هم مه ځئ، موږ سره اوسئ. جی کتونکو نور اسلام کې یو واره بیا هرکلی کتونکو مو سره مفتی عبدالغفار قادری صاحب موجود دی پروګرام کې، او نن زموږ موضوع ډېره زیاته مهمه او داسې موضوع ده چې دا موږ له هېرول نه دي پکار، په دې زیات باز چې کوم دی نو هغه چې کوم دی نو کول پکار دي. یو خدای سره موږ ته خپل حقیقت هم مخې ته ودرېږي، او بل دا چې موږ صرف دا نه چې ګینې حقوق الله دي او بیا د ژوندو حقوق دي مور او پلار دي، بلکې هغه خلک هم چې زموږ نه وکوچېدل د دې نړۍ څخه لاړل وفات شول، هغوی رخت سفر وتړه رحلت یې وکړه، نو هغوی هم چې کوم دی نو څه حقوق لري. دغه حقوق څه دي نن په دې پروګرام کې په هغې باندې مونږ خبره کوو. دا حقوق علي شروع کېږي کله چې سړی په مرګ خبره وکړي چې مرګ څه شی دی، په مرګ مفتي صاحب وختي رڼا واچوله. اوس راځو هغه حالاتو ته، هغه اثراتو، هغه نښو نښانو، هغه علاماتو ته چې کله د یو انسان وخت راورسي، نو په دې به د مفتي صاحب رهنمایي او لارښودنه اوس اخلو. کتونکو تاسو به هم پروګرام کې ګډون کوئ، دا پروګرام ستاسو هم دی او زموږ هم دی. یو بل سره به خپلې خبرې اترې شریکوو. زموږ د ټلیفون شمیره په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي چې څه هم پوښتنه وي په دې لړ کې هغه تاسو کولی شئ. مفتي صاحب راځو اوس وختي خو په مرګ مونږ خبره وکړه چې دا د الله تعالی یو مخلوق دی، یو څنګه ژوند دی داسې مرګ هم دی. هر زنده سر هغه به د مرګ مزه څکي او ځي به الله طرف ته. یو مرحله ده، یو سبب دی چې له دې جهانه بل هغه چې کوم ایټرنل لایف دی، چې کوم نه ختمېدونکی ژوند دی، نو هغې طرف ته دا یو دروازه ده چې موږ به د دې نه تېرېږو. اوس بعضې بیا په اسپتالونو کې یا مطلب په کورونو کې بیماران وي، عمر رسیده خلک وي، یا مطلب بیماران وي هر څنګه وي، نو څنګه اثرات څه وي یا انسان ته راځي، نو دغه وخت کې بیا څه حقوق دي د یو د چا چې روح پرواز کوي یا تلونکی وي، نو په دې نورو خلکو د هغوی څه حقوق وي؟ بالکل موږ معاشره کې ګورو چې بعضې خلک بیمار وي او د هغې ځنکدن شروع شوي وي، نو ډېر خلک خو پوه وي، مشرانو سره ناسته کړې وي، علماو نه زده کړه کړې وي، نو هغې ځان پوه کړي دا وخت کې به څه کوو، او ډېر خلک ناپوهه وي. نو یاد ساتئ چې کله انسان ځنکدن شروع شي، نو ځنکدن به څنګه پته لګي چې دا سړي باندې ځنکدن دی. نو ځنکدن پته داسې لګي چې انسان په خپو باندې د هغې د ګوتو طرف نه دغه ځنکدن شروع کېږي. انسان چې کله اوس ژوندی دی، نو د هغې په بدن کې یو قسمه حرارت شته، یو ګرمایش، یو ګرمي شته بدن کې، چې کله دا ځنکدن شروع کېږي نو د خپو طرفه شروع کېږي، د ګوتو نه شروع کېږي، نو دا بدن یخیږي، یخوالی پکې راځي او په هغې کې حرکت ختمیږي. نو دا ورو ورو بیا بره راځي، بره طرف ته را روان شي. نو چې کله ورو ورو بره طرف ته راځي، نو دا ځنکدن چې شروع شي، نو یاد ساتئ دغه وخت کې
ټول نه اهم کار دا دی چې دغه کلمه گو مسلمان د په مخ کې د خپل خپلوان لږ شانته معمولی आवाज سره کلمه طیبه کلمه شهادت شروع کی کلمه طیبه کلمه شهادت ورد شروع کی ها جی ٹھیک خداغه مسله دا قانون دی دا شریعت دی چې هغه ته به وی نه شي شابه تم وایا صحیح ها دا څه به ته نو شابه کلمه وایا ټیک شابه کلمه شهادت وایا صحیح ځکه چې دغه وخت هغه په تکلیف کې دی بدن روح وزي نو دغه وخت هغه تکلیف کې دی تکلیف د وجه نه هغه ویلی شي نو په خپل به وي چې کله غوګونو کې هغه کلمه شهادت کلمه طیبه د هغې اواز ورشي نو دته به وریاد شي چې ماله آخر وخت کلمه ویل پکار دي ځکه چې حدیث پاک کې راځي چې چا آخر وخت کلمه ویله دغه سړی جنتي دی صحیح جی نو زور به پنر چې شابه وایا بالکل زورونه بنو ورکړي تعدیب به نه جوړي ځکه چې دی په تکلیف کې دی نو چې کله د غوګونو ته دغه کلمه ورسه دی بزړه کې وي جی نو دا خو ضروري نه ده چې انسان خامخا خولې باندې ووي نو دی وویله که زړه کې ونه وي نو د هغه وینا چې دغه پاتې شوه صحیح جی کېدای چې زړه کې ووي زړه کې ووي نو دغه خدای پاک خو د زړه حالاتو باندې باخبره دی نو هغه الله جل شانو بوله هغه اجر فضیلت هغه بوله ورکړي صحیح خو هغې باندې ضرور نه ده پکار چې شابه ته کلمه ووایه بلکې هغه په مخ کې لږ معمولي اواز سره کلمه شروع کول پکار دی ټیک دی جی دا خبره کوم اوس یو کالر دی وختونه مونږ سره جی مونږ سره څوک دي لکم دی السلام علیکم ګرانو جی وعلیکم السلام سره څوک دي تاسو ښه زه سلطان خبرې کوم مسقط نه او د مسقط نه سلطان سے پروګرام کرکلی وایو څنګه اخترونه مخه تیر شو تاسو ډېره مهرباني یار بس اختر دی تېر شو د پردې سخت ترې وي کرونا خو دنیا لیونی کړې ده صرف مونږ نه ټوله دنیا لیونی کړې ده زه بس الله دې خیر وکړي الله دې کرم فضل وکړي او الله دې ټولې نړۍ ته نور خیر پېښ کړي او تاسو دا مسافرۍ د اخترونه ګورې ستاسو د کورونو دپاره ډېر لوی لوی زیرې وي د خوشحالیو نو تاسو به دغلته ښه د خوشحالۍ اخترونه کوئ او خپل چې کومې مزدورۍ دی به کوئ مفتي صاحب موجود دی چې څه هم پوښتنه وي نو سلطان صاحب کولی شي الله دې مغفرت وکړه د مفتي صاحب نمدا پوښتنه کوله چې په ماشوم باندې پالک باندې 2 کیلې حلالۍ چې پیدا کړي مثلا او په ماشومه باندې 1 کیلې حلالۍ آیا دا مور پلار خوړی کی یا نه چې خوړی ها صحیح ټیک شو بخښنه غواړو ډېره مهرباني وای بله څه پوښتنه شته دي سلطان صاحب بس بله نشته او دا ما ته رایاد چې خبره ما چې څه کول غواړي که ټیک شو ډېره ښکلې ډېره مهمه پوښتنه پروګرام ګورئ جواب وایي بخښنه غواړو مهرباني جی مفتی جی اول به د جواب وکړو چې یاد ساته د حقیقت ته ویلی شي چې ماشوم پیدا شو خدای پاک تعالی زوی ورکو ماشوم پیدا شو نو 2 چیرې لالول دا سنت طریقه په دې اوه مرض چې کومه په اوه مرض باندې باغې باندې خیسته نوم کېښودلی شي دغه ماشوم سرکلی وشي اخته هغه واړه شي او هغه اختو مطابق هغه وزن مطابق که چېرې صدقه چاندې په حساب باندې صدقه ورکړي شي نو ښه خبره ده اخته 3 تولې دي نو 3 تولو قیمت د چاندې چې دی هغه خیرات کړي شي نو دا ډېره ښه خبره ده او نور خدای په وس ورکړی دی نو 2 چیرې حلال کړي شي نو دا هم ښه خبره ده خو دغه حقیقي دغه غوښه یاد ساته په خپله هم خوړی شي خپل مور او پلار په خپل بچو هم خوړی شي خپل خپلوانو باندې هم خوړی شي په غریب او په مالدار دواړو باندې خوړی شي دغه د خوشحاله خبره ده یاد ساته دا خبره ما مخکې هم کړې ده خو بیا هم وکړمه چې کوم یو کار فرض دی واجب دی لازم دی جی لکه سرسایه واجب ده زکات لازم دی دغه نظر منع شي دا ادا کول پوره کول دا واجب دی فرض دی نو دغه شانته فرض او واجب شي په خپل ځان باندې په خپل مور پلار بچو باندې نه کیږي صحیح هغه به خامخا د خپل رور خور خپلوان او غریبانان نور خلکو ته به هغه ورکولی شي دینه ماسوبه اسې څوک خیرات کوي اسې څوک صدقه کوي خیرات کوي سنت طریقه ده لکه حقیقه نو دا انسان په خپل هم خوړی شي په خپل بچو باندې خپل مور پلار باندې غریب او مالدار په دواړو باندې خوړی شي صحیح او دا خامخا په عمر اس کې کنه چاله خدای وسور کو هغه چې مفسب نماز وی خوز د 15 کال 3 کال دی اوس کوم نو بیا کیږي بالکل شکل دغه وخت کې انسان وس نه کیږي بیا وروسته خدای پاک تعالی وس ورکی احادیثو کې بعض روایتونو کې دا راغلي دي چې آقا کریم علیه الصلوۃ والسلام مبارک په خپل حقیقت بیا وروسته کړی دا اعلان نبوت نه وروسته کړی دی مبارک حاجی ٹھیک
بعض روایتونو کې ثبوت ملایويږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان نبوت نه وروسته خپل عقیقه کړې ده. نو یاد ساتئ چې کله انسان له وس ورشو پیسې باندې ښه شو، کله وس رالو د مالداره شو نو د وروسته هم کولی شي. دغه وخت کې د لاس تنګ دی، کورواله خپل زنانه باندې په خپل کورواله باندې خرچه شوې ده، اپریشن شوی دی، نور خرچې شوې دي، که وس نه کېږي نو وروسته هم کولی شي. دا عمره ضروري نه ده که دغه وخت نه وروسته هم کولی شي کله وس. صحیح، ډېر ښکلی مفتي صاحب. دا به ډېرو خلکو به ارمان وي، اکثر د سړي وس نه وي، او لکه مطلب د سوال کې زما خپل یو غرض و. نو ډېره مننه ستاسو نه مفتي صاحب، قدم په قدم موږ ډېر ښکلی د الله مراته لره او بس دغه فیض به ستاسو نه حاصلوي. یو بل کالر دی، بیا به خپلې موضوع طرف ته ځو. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ هلو جی جی هلو، موږ سره څوک دي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، موږ سره څوک دي؟ جی خالد د بټیر یم. او خالد صاحب پروګرام کې هرکلی وایو، څنګه یې طبیعتونه ښه دي؟ جی خیر دی، جی خیر دی. پروګرام ماشاءالله ډېر زبردست ښایسته پروګرام جوړ کړی دی. مننه جی مننه. خالد صاحب موجود دی؟ جی اوکې، پوښتنه وکړئ. جی جی مولوي جي یو مسله د طلاق نه مسله ده که نه؟ جی جی یو طلاق یو سړی ورکړي، ښځې له ورکړي طلاق ښه لیکلو کې هم یو ښه مخامخ یو څه وشي که نه، او جی او دوباره بیا لکه هغوی غواړي چې موږ دا دغه واپس لکه وکړو که نه، دې څه طریقه کار دا په څه طریقه کېږي نه کېږي، یاره بل ته به نکاح کېږي، په څه طریقه کار دی که نه؟ لکه درې وارې ورته دغه الفاظ وویل، تاسو وایئ چې بیا هغوی رجوع کول غواړي، څه وکړي؟ بیا رجوع کول غواړي چې په څه طریقه کار بل ته به نکاح کېږي که نه، واپس داسې په ډایرکټ کېږي که نه، هغوی چې وغواړي لکه موږ بیا کوو دا نکاح که نه. ټیک شو جی، ټیک شو، ټیک شو. بس دا پوښتنه وه خالد صاحب؟ بس دا اوس دې ټیک شو. پروګرام ګورئ مفتي صاحب، انشاءالله ستاسو ته جواب وایي. الله مې عزتونه چې پروګرام کامیاب کړي، الله خوشحالي نه. مهرباني مهرباني. مفتي صاحب دا یو داسې سچویشن په دې خو موږ یو پروګرام کړی مو، خو بل به پې هم انشاءالله وکړو. دا ډېره ښه یو سلسله ده، ډېر ښه د دې فیډبیک راځي، او حقیقت دا دی چې خلک په دې کې انټرسټ هم اخلي. مختلف قسمه ماشاءالله موږ موضوعات راوړو. نو دغه حوالې سره اکثر ډېرې پوښتنې وي، د طلاق حوالې سره ابهام هم دی، ځکه چې موږ خو خلکو مطلب زوم نه علما کرام ته بدمرغه، او بیا دا مقینو دا خو موږ سره وخت هم داسې کوتاه وي، نو زیاتې خبرې تاسو وایي چې بنفس نفیس فزیکلی چې یو کس موجود وي دواړه، او یو مفتی او عالم نه هغوی وپوښتي، نو بیا دغه کیدای شي. خو بهرحال یو طلاق خدای مکه وشو یا لکه بسو شو، نو بیا هغه د رجوع څنګه دوی به راځي، حلاله ده پکې که څه دی کې کمې طریقې دي؟ چې موږ که تاسو یاد شي کوم طلاق باندې پروګرام کړی نو هغې کې مو دا دې خبرې وضاحت کړی چې څنګه دغه نکاح چې ده دا په ښه په جرګو باندې او ښه په خوارۍ محنت باندې ډېر ځل په تګ راتګ باندې په ډېر مشورو باندې نکاح شوی و، نو بیا چې کله دغه نکاح ختمولی شي دا طلاق، نو دا هم په یو سیکنډ کې نه دی پکار چې خاوند خپل حق استعمال کې درې کاڼي واچي او درې ټکي ووایي او ښځه چې دا خپل ځان نه جدا کړي، نو دا د شریعت نه خلاف دی. څنګه نکاح د شریعت قانون مطابق ګواهانو په مخ کې او ښه خوارۍ نه وروسته شوې ده، نو چې کله بیا دغه نکاح ختمولی شي نو هغې دپاره هم شریعت طریقه ښودلې ده، په درنه طریقه باندې جایز کار دی. خو د الله خوښ نه دی، خو بهرحال جایز کار جایز دی، خو هغې دپاره هم شریعت طریقه بیان کړې ده چې یو طلاق ته انسان ورکړي. ټیک ده جی، یو طلاق نه زیات ته نه ورکوي. د ده غرض دا دی چې دا ښځه دا د جدا شي رانه، نو جدا کېدل بېلېدل او ښځې ته زورونه او ښځه خپل ځان نه لرې کول دا په یو طلاق سره هم کېږي. صحیح جی. نو کله چې درې یو ځای ورکړي نو یاد ساتئ بیا د رجوع لارې د واپسۍ لارې دې ځان ته پخپله بندې کړې. صحیح جی. نو چې کله دې ځان ته پخپله لارې بندې کړې نو شریعت ورته لاره ښودلې وه چې دې طریقې باندې لاړ شه، نو که بیا وروستو خفه کېږي، وروستو بیا گزاره د بچو نه بغیر د مور نه کېږي، پلار د بچو نه بغیر گزاره نه کېږي، پلار د ښځې نه بغیر گزاره نه کېږي، ښځه د خاوند نه بغیر گزاره نه کېږي، نو چې کله دغه حالات جوړېږي نو بیا ځان ته لاره پرېښودل پکار وه، واپسۍ لاره چې کله دی واپسۍ لاره پخپله ځان ته نه ده پرېښې، نو یاد ساتئ هغې دپاره بیا یو طریقه پاتې ده چې هغه قرآن پاک کې الله جل شأنه فرمایي فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره. که چې دغه دریم طلاق هم خاوند د خپلې ښځې له ورکو نو دغه ښځه د اولنۍ خاوند دپاره هغې پورې نه ده حلاله تر کومې پورې چې دغه ښځه د بل سړي سره نکاح ونه کړي. صحیح جی. بیا به هغه طلاق ورکوي، نکاح نه وروسته بیا د ښځه او خاوند دغه حقوق ادا شي، هغې نه وروسته بیا عدت تیر کړي، هغه بیا خپلې خوښې طلاق ورکړي. دا نه چې طلاق نه مخکې به نکاح نه مخکې به خاوند ورسره شرط کړي چې ته به طلاق ورکوې. صحیح جی.
چې کله هغه خپل خوښې مطابق بیا طلاق ورکړي دویم خاوند بیا عدت تیر کړي نو بیا به دغه ښځه واپس اول خاوند ته په نکاح کې راتلی شي. نو دغه بیا پروسیجر ډېر اوږدېږي ځکه چې اول خاوند چې کله طلاق ورکړو نو بیا به دا عدت تیری نو عدت 3 بیماری دي یا د ماشوم پیدایش دی که چېرې ګېډه باندې ماشوم دی نو هغې کې کله 3 میاشتې لګي چې 3 بیماری زنانه تیروي او که ماشوم پیدایش کې 6 میاشتې هم کیدی شي 8 میاشتې هم کیدی شي 9 هم کیدی شي نو دومره موده پس به دا بیا بل خاوند په نکاح کیږي او هغه بیا خپل خوښې مطابق بیا طلاق ورکړي او بیا هغه عدت تیري او هغې نو وروسته بیا واپس راځي نو په دې کې به کالونه تیري. بالکل جی بالکل. نو چې دومره لوی تکلیف ځان باندې وروسته تیروي نو شریعت قانون مطابق د طلاق ورکړي چې دغه حالات او دغه تکلیف ته دی وړاندې نشي. ټیک ته جی. نو یاد ساتئ چې طلاق نکاح هم د شریعت په قانون باندې وخت تړو او بیا چې کله طلاق ورکو نو هغه به هم د شریعت قانون مطابق ورکو خپل خوښې ته به نه ګورو د شیطان وسوسې ته به نه ګورو د شریعت قانون ته به ګورو هغه هم د پاره آسان هم دی هغې کې زموږ ګټه ده هغې کې زموږ عزت دی عزت هم دی. نو یاد ساتئ چې موږ به په خپل ځان ته لاره پرېږدو یو ګیټ یو ور به ځان ته کلو پرېږدو نو موږ به پرې واپس راتلی شو که ځان ته په خپله ټول ورونه بند کړو نو یاد ساتئ بیا ټول لارې موږ په خپله بندې کړې نو بیا دغه تکلیفونه او دغه صبر او قدم په قدم ځان په ازمیښتونو کې اچو. ګینې اسلام زموږ کتونکو ډېر ښکلی رهنمایي کوي اسلامي تعلیمات چې کوم دي نو هغه ډېر ښکلي دي ډېر منور دي او ډېر مطلب سپېڅلي دي خو مونږ لرې یو د دې نه ځان چې کوم دی نو هغه پوهول نه غواړو که ځان هم لږ شانتې پوهه کولو کوشش وکړو. دې علما کرام سره کېناستو مفتیان اعظام چې کوم دي دوی له مو تګ شروع کړو څه ناڅه نو مطلب یې څه ډېرې مسلې څه ډېرې معاملې زموږ هغه اسانېدی شي. موضوع طرف ته بازو مفتي صاحب خو یو بل موږ سره زموږ یو ملګری کالر دی جي موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ هلو جی هلو السلام علیکم موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ جی وعلیکم السلام. ابو ذر جی جی موږ سره څوک دی؟ हाँ ابو ذر صاحب جی ابو ذر صاحب प्रोग्राम के अरकले वायु सब वाये मुफ्ती से मौजूद दे जी जी ابو ذر صاحب دوانا درینا لس پختنو کې خلک د خپل ټلویزیون غږ چې کم دین وغلک کم کې تاسو خاجي ابو ذر صاحب ستاسو پختنه مونږ وونه ده که بیا هم ستاسو پختنه هغه مونږ ته راسول غواړئ نو بیا ټلیفون وکړئ خو کله هم چې ټلیفون کوئ نو خپل د ټي وي اواز هغه ټیټوئ تر څو ستاسو زموږ ترمنځ چې کومې خبرې اترې دي نو دې کې خلل هغه مخې ته نه راځي. جی مفتی صاحب نو بالکل مونږ د زنکدن هغه خبرې شروع کړې وې چې زنکدن کې ټول ناول خدا شاهي په مخ کې کلمه طیبه کلمه ورت شروع شي او بل سره دا شروع کی او په هغې باندې زور نه راوصل پکار چې ته مو وایه صحیح جی. دویم دا چې د هغه انسان مخ چې دغه قبلې ته ګرځول پکار دي ټیک اور یاد ساتئ چې دغه ځنکدن په هر چا روان دی په مام روان دی په بل هر زندسري باندې دا معامله را روانه ده. یو اهمه خبره دا ده چې شریعت موږ ته د هغې قانون او طریقه بیان کړې ده چې هغه وصیت دی. صحیح جی. چا سره نقد و لین دین دی د قرض لین دین دی ورکړي دي یا غسل دي نو یاد ساتئ د هغې وینا د هغې لیکل هغه ځان سره پکار دي یا یو کس دوه کس خبرول پکار دي چې ما د فلاني نه پیسې اخیستې دي او فلاني نه مې پیسې ورکړي دي. ټیک شو. نو دغه شیزونه دا هم د چې غاړه تر څو خلاصه شي بالکل چې دغه خبرې ځکه چې خلکو د لاکونو د کروڑونو لین دین وي صحیح جی نو په هغې کې د چا کروڑ روپۍ بندېدي شي د چا کروڑ روپۍ چاته پاتې کېدی شي چاته کروڑ پاتې شو نو د بچو حق هلته لاړو او که د چا دته پاتې شو نو یاد ساتئ د چا بچو هغه حق دلته رالو او ځان سره په غاړه کې بلهار څه وړل دي بالکل او دا حقوق العباد دي ستاسو خبره چې الله خو ورسم بخي صاحب ډېر ښکلی دی ته خبر راورسېده په دغه پړاو کې خو په دې پړاو موږ سره یو کالر دی جی موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ډاکټر صاحب څنګه خیر دی جی موږ سره څوک دي؟ خیر دی زه عاقل خبرې کوم. ښه جی ښه عاقل خان. جی عاقل خان پروګرام کې هرکلی وایو جی بس ډېره مهرباني او ستاسو نه لږه پوښتنه کوله. جی جی زموږ پنځه روزې خراب شوي دي لکه تقریبا په وخت کې روژې کې. ښه جي. زه د هغې سره څه ورکوم لکه روژې پکار لکه ته پنځه یې راته خوښ. ښه جي. ها جي ټیک ده. روژې تاسو نه پنځه دغه شوي پاتې شوي دي؟
15 هفته روزي ښه په دې کې نه په باندې په یو فرق پاتې کېږي ښه جی ښه بل یو کال کې راځي ښه جی د سفر په وجه که څه ناروغۍ په وجه پاتې شوی وي بیماری ښه صحیح ښه نور څه پوښتنه شته دی عاقل صاحب بس دې مهرباني ټکټ ما خبر سره ملاو شما ټلیفون نمبر دې نه ملاو شو ښه جی اډر کوي جی الله مو راته لره الله عزتمن کته مهرباني عقل صاحب ټلیفون دا تاسو خپل پروګرام دی چې کله هم تاسو ټلیفون کوئ بالکل په سر سترګو مونږ حاضر یو ستاسو دپاره مونږ دلته موجود یو او دا یو مطلب دوه اړخیزه پروګرام دی مونږ دا نشو ویل چې زموږ پروګرام دی ستاسو زیات پروګرام دی او یو بل سره پکې اورېدنې راورېدنې کوو یو بل به اورو خو مفتي صاحب پکې موجود دی نو دغه لال مونږ سره چې څه هم پوښتنه وي نو هغه به تاسو د دوی نه کوئ او موږ به هم دغه فیضیاب کیږو او تاسو به هم چې کوم دی نو فیضیاب کیږي مفتي صاحب عاقل صاحب نه 15 روزې دا وارې نه بل ځل پاتې شوی وي نو نیول خو به وي قانون دا د یاد ساتئ چې کوم انسان نه بیماری د وجې نه سفر د وجې نه روزې پاتې شوې یو مجبوري روزې پاتې شوې او دی صحتمند دی دې روزې نیولی شي نو یاد ساتئ دی به خامخا روزه قضا راګرځي ټیک دی جی روان جمع چې لنډې روزې وي بیمار انسان هم په هغه لنډ روزه کې روزه نیولی شي صحیح نو چې کوم انسان روزه نیولی شي نو دی به خامخا روزه قضا راګرځي که څه کاله نشي نیولی 2 کاله پس 15 کاله پس 10 کاله پس ځوان دی وروستو ښه کېدو امکان شته نو یاد ساتئ دی به 10 کاله روزې قضا کي او 10 کاله پس به بیا د هغې قضا راګرځي خو دی به فدیه نه ورکوي فدیه د هغې سړي دپاره ده چې هغې ټول عمر ښه کېدو امکان نشته داسې بیماري ده چې هغه ټول عمر نه ښه کېږي یا داسې بوډا سړی دی داسې کمزوری دی چې هغه ورځ تر ورځه نور کمزوري کېږي واپس طاقت کې راتلو خبره نشته هغه ورځ تر ورځه نور هم کمزوري کېږي نو دغه شان دی چې هغې ټول عمر ښه کېدو امکان نشته واپس طاقت کې راتلو خبره نشته نو دغه شان دی سړی به بیا فدیه ورکوي فدیه چې ده د یو روزې په سر باندې یو سرسایه به ورکوي ښه جی لکه شپږ شلې یا 1.5 سل روپۍ چې څنګه جی دغه به حساب ولګي چې 29 روزې تېر شوي دي 29 سرسایه به ورکوي که 10 روزې پوره شوې څه کالې نو بیا به 10 سرسایه به ورکوي نو دی به حساب ولګي وختي هم یو ورور تپوس کړو چې د روزو چا باندې روزې پاتې دي یا چا باندې منځونه پاتې دنیا نه لاړو دی به اوس څه کوي نو یاد ساتئ چې هغه له پخپله پکار دی چې وصیت ته خبره راغلی وه وصیت دا خبره به کوم صاحب خو پروډوسر صاحب وړه شانته مواله کتونکو خبره زموږ ډېر ښه مهم پړاو ته راورسېده داسې مشترکه غونډې شوه ستاسو پوښتنې زموږ موضوع د مفتي صاحب هغه چې کوم خبرې دي هغې ته رارسېدلې ده بهرحال دا خبره به انشاءالله جاري وي تاسو به هم کالز کوئ خو وخت شوی د وړه شاندمۍ چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې واره بیا هرکلی موضوع خو تاسو ته پته لګېدلي کتونکو څوک موږ سره ملګري دي خو چې چا اوس مشرق ټلویزیون لګولی دی نو نن زموږ مرګ څه شی دی یو انسان کله وفات کیږي د څه حقوق دي په غیر شاپیره خلکو دغه ځای ته زموږ خبر راغلی ده وصیت پورې چې بیا یو انسان وصیت کوي نو به څنګه بیا د کومو خبرو وصیت کوي او بیا اوس دې ته راورسېدو بیا چې دا مفتي صاحب وصیت به بیا خلک څوره لکه چا بچی دي ویرونه دي رونه دي نو دوی څوره پابند دي چې دا وصیت ومني د وصیت قانون یاد ساتئ چې وصیت دی یو میراث په حق کې ښه جي دې له دومره برخه ورکوي زوی له لور له ښځې له مور له یاد ساتئ چې د چا برخې شریعت بیان کړي دي جی شریعت کم برخې د میراث مقرر کړي دي هغې کې انسان وصیت نشي کولی ځکه چې شریعت سوره ده بس هغه ده د لور سوره ده هغه ده دا دې کمول زیاتولی نشي صرف د یو میراث کې شریعت حق ورکړی دی مړي له چې هغه درېیمه حصه ده چې هغه د هغې وارث په حق کې کولی شي چاته چې برخه نه میلاویږي لکه چې تره موجود وي نو نوسي ته برخه نه میلاویږي نو دغه نوسۍ چې د هغې پلار مړ شوی دی نوسۍ دی چې هغې پلار مړ شوی دی اور بیا نیکه هم وفات شو نو نور ترون د وجه نه دغه نوسۍ ته برخه نه میلاویږي نو دغه نیکه له پکار دی چې په خپل ژوند کې د خپل
مړ زوی بچو د پاره وصیت وکړي. ښه وصیت وکړي. صحیح. شریعت دا اجازت ورکړی دی چې دغه نوسو ته د نکاح میراث نه ملایوي ځکه چې نور ترونه ژوندي دي. نو دغه نیکه له پکار دی چې د خپل بچي هغه خپل مړ زوی هغه بچو خیال دی وساتي او هغې په حق کې وصیت وکړي. زبردست. خو خپل زوی ته وصیت نشي کولی چې زما زوی له دغه برخه ورکړي. خپل لور ته یو سړی وصیت نشي کولی، خپل ښځې ته، خپل پلار ته، مور ته، ځکه چې هغې دپاره شریعت برخه مخکې نه مقرر کړې ده، ټاکلې ده. او جی ټاکلې شوې ده. زبردست. او دویم دا چې وصیت به انسان هغه شي کې کوي چې کوم د مالی لین دین دی، چا څه زما دومره پیسې دي، ما باندې د فلاني دومره قرض دی، د دې وضاحت به دی کوي. اور بل دا چې که چېرې دنه روژې پاتې شوي د هغې قضا نه ده راګرځولې، د هغه فدیه نه ده ورکړې، نو دی به وضاحت کړي ما باندې میاشتې 20 ورځې 2 میاشتې دي، د هغې فدیه به ورکړي. اور که منځونه ترې نه قضا شوي وي او هغې قضا نه ده راګرځولې نو د هغې وصیت دی کولی شي. نو وصیت شته په دغه خبرو کې، وصیت نشته د میراث په حق کې. د میراث کې ځان نه دی نشي کولی چې دا فلان کې زوی مې نه دی خوښدله یو 3 مرلې کم ورکړي. زبردست. دا خبره کوم اوسې خو موږ سره یو بل کالر دی. جی موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ هلو السلام علیکم. هلو خاجي کال ډراپ شو، تاسو بیا ټلیفونو کې تاسو خپل پروګرام دی، موږ به انتظار کوو چې څوک هم تاسو یو څه هم پوښتنه وانه موږ به انتظار کوو او کال خامخا وکړې. بهرحال خبره وصیت ته رارسېدلې وه ډېره ښکلې مفتي صاحب چې مطلب دا دی وصیت شته په هغه څیزونو کې کوم چې تاسو ویل د هغې تذکره وکړئ، نشته په چې کوم وراثت خبرې دي نو جایداد خبرې دي نو په دې کې وارث چې د هغې برخه بیان شوې د هغې بیان شوې ده. ډېره ښکلې ډېر ښکلې. بل کالر دی موږ سره مفتي صاحب. جي موږ سره څوک دي له کوم ځای؟ هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی موږ سره څوک دي؟ خیستر رحمان خبرو کوم سعودي عرب نه. خیستر رحمان صاحب پروګرام کې هرکلی وایو. څنګه یې طبیعتونه ښه دي؟ اختر هم ښه تیر شه؟ شکر الحمدلله. بس اختر مو مبارک شه ستا او د مولوي صاحب. ډېره مننه ډېره مننه. قدرمن شئ، خوشحاله شئ. جی جی دغه د مولوي صاحب نه 2 پوښتنې وي. دا دی بالکل تاسو ته مخامخ ناست دی چې هم پوښتنه وي مفتي صاحب نه وکړي. جی بس مولوي صاحب زمونږ یو ملګری دی چې تملی که نه وده شي نو بیا یې که خیال یې کړی هغه خپسۍ نیسي خپه سپې او روزانې نیسي. پوه یاستې دې دپاره چې کومه دغه یې دا یا اجازه یې یا څه دغه یې موږ ته یې راکړه. صحیح جي. ټیک ټیک. او بله پوښتنه دا نه کومه مولوي صاحب چې په دې حمام کې چې کومه دی موږ اودس کوو چې دم اودس دا کېږي یا کېږي یا نه کېږي باتروم کې څنګه جي؟ دا پوښتنه بیا وکړئ. دا حمام چې کومه دی که نه دا دلته که خیال دې کړی دا ماربل هم پکې لګېدلي ټیلونه پوه یاستې او حمام کې لکه چارهدم اودس یا جایز دی یا نه دی جایز؟ ښه حمام کې ښه جي. واو ټیک شو جي. نور څه شته دی خیستر رحمان صاحب؟ نه بس په الله باندې دې سپارو. والله دې قدر وکړه او الله دې آباد او خوشحاله لره. ډېره مننه خیستر رحمان. السلام علیکم. جی مفتي صاحب دا خیستر رحمان صاحب مختصر خبره به وکړم چې یاد ساتئ او د کېدو په وخت کې هم اسلام دین موږ ته د طریقه ښودلې ده چې په کوم طریقه باندې سملی. ښه طریقه دا چې د ښی لاس انسان خپل د ننګي د لاس کیدي او دا خپل خپې چې دا لږ شانتې راغونډې کي او په ښي اړخ باندې سملی او قبلې ته که مخ وي نو دا ډېره ښه خبره ده. نو په دغې طریقه باندې سملی بیا انسان باندې خپسه نه راځي. او دا خپسې باندې بیا ته یو پروګرام وکړو پیریان مبارک به لږ خبرې وکړو انشاءالله بیا چېرته نو چې دغې طریقې باندې انسان سملي نو بیا خپسه نه راځي که انسان بالکل نیغ سملي او اسمان ته مخ وي نو یاد ساتئ بیا دا خپسې دا تکلیف هغه وخت کې پیښېږي. نو دغې طریقې باندې سملي چې ښی لاس ښکته ننګي د لاس کېدي او قبلې ته مخ وي او خپې لږ شانته راغونډې کړي نو انسان دا چې کوم ملا د هډوکي د سپاین چې ورته وي دا هم بیا آرام کې وي انسان ته ملا تکلیف هم نه راځي. او بل چې کوم دوی وي چې دا دویم سوال چې او چې کوم حمامونه وي ماربلو کې هغې کې دننه چارندام کول هغې کې یاد ساتئ باتروم کې دننه که چېرې باتروم هم سره ټچ دی نو دلته کې به دی اودس کښي نو د اودس هغه دعاګانې هغه به نه وي نو چارندام اودس هلته کېږي. صحیح جي. ځان دې وساتي چې دارې مارې نه کېږي خو هغه چې کوم هغه مونږ ثنا منا وایو هغې کې مونږ دعاګانې وایو کې بسم الله وایو بیا منځ کې د هر یو اندام دپاره هغه دعاګانې دي نو هغه دعاګانې به نه وایو نو دغه دعاګانې منې دي بیا حمام کې دننه باتروم کې دننه او نور چارندام چې هغه په هغې دپاره کوم بیسن لګېدلی دی هغې کې دننه انسان کې نو هغه پاک وي هغې کې دننه
اوبه ګندګي نه راځي انسان پکې اودس کولی شي اودس پکې کېږي. صحیح جی خو د دې ټکو عظمت دوره ډېر دی چې هلته به نه وایي. بالکل هلته کې باتروم کې دننه ذکر اذکار منې دي چې کله ننوځي هغې نه مخکې به ووي چې کله بهر راوځي نو بهر به بیا هغه دعاګانې وایي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث درنه کېدونه مخکې او چې کله بهر راوځي نو الحمدلله الذي اذهب عن الاذى وعافاني دا احادیثو کې دعاګانې راغلي دي باتروم ته دننه کېدونه مخکې بهر راتو نه وروستو نو دا به بهر وایي دننه بیا دغه دعاګانې او دغه ذکر او اذکار هغه منې دي. دغه 40 غنټې چې مونږ وایو د اسلام مطابق هر ځای کې کتونکو فایدې دي خو به ځان خبرول پکار دی. مونږ خبر نه یو خو شکر دی مفتي صاحب نه چې کوم دی نو دغه ګټې مونږ تروړو. بیا راغلو مفتي صاحب هغه خپله موضوع کې وصیت هم وشو نو بیا خو د هغه غاړه خلاصه شوه. اوس د هغه چې کوم بچی دی واره دی رور دی په هغه ذمهواري راغله اوس حقوق شروع شو. بالکل حقوق شروع شو. دلته کې لږ شانته یو ضروري دوه خبرې پاتې دي بیا به انشاءالله که بل پروګرام کې ټایم وشو نو بیا به انشاءالله دا ډېر اوږده موضوع ده. بالکل دلته کې لږ شانته ځنکدن حالاتو کې هغه خپل خپلوانو له څه کول پکار دی هغه لږ شانته خبرې ضروري دي هغه به لږ شانته وکړم چې کله دغه وصیت وشو نو بیا ځنکدن زر ختم شو نو خیر دی که ځنکدن اوږد دی نه ختمیږي تکلیف وي سخت وي اکثر وي که نه. مفتي صاحب یو کالر دی موږ سره جی موږ سره څوک دی له کوم ځای؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی څنګه چل رہی دوستان خیر بروبر یې؟ خیر دی بالکل مننه. تاسو ښه جي خو خپل نوم راته وښایئ. زه خان محمد خبرې کوم د ابوظبي نه. خان محمد صاحب پروګرام کې هرکلی وایو څنګه یې جوړ یې طبیعت ښه دی بن وزیرستان ته خیر دی؟ الحمدلله تاسو څنګه خیر جوړ یې بروبر یې؟ بالکل بالکل مننه جی وایه که نه ژوند زندگی مو ښه وي؟ شکر دی خان محمد صاحب څنګه ابوظبي کې اختر مو په خیر تیر شه؟ الحمدلله د الله فضل دی رحم یې دی ښه بروبر تیر شه. خو دا چې په خپلې کمرې باندې ناست کي ګرځول ته مو حکومت نه پرېږدي. بازه خیر دی نو دا یو ول دی دلته هم دغه شانل دی او لکه هلته هم خو تاسو چور کې مسافر یې نو لکه مطلب خپل دیرو ته یو بل له ځای راځئ که نه بس بیخي په خپلو دیرو باندې یاره چې د ورځې خو لږ هغې ته تللی شي راتلی شي خو د ماښام نه وروسته بیا نه شي تللی. خزه خیر دی لږ تکلیف به اوچتوو او انشاءالله ولدي چې په دې کې به خیر وي. خامخا په انسان باندې یاره د الله د طرفه قسم قسم غار راځي که نه دا به مونږ کې ګناه به راځي که نه. بالکل دا د دلته اخترو خان محمد صاحب خو لکه مطلب دا چې څوک مره نه دي تللی که نه لکه کومراټ دیر سوات لکه مطلب مري ابټاباد او دا که نه زمونږ بحرین مدین دې ته څوک نه پرېښودل نو بس ټیک وه که نه لکه مطلب بیا تکلیف وي خلکو ته هم تکلیف وي او حکومت ته هم مسلې جوړېږي. ولې نه موږ په ټي باندې ګوري که نه ډېر تکلیف ته د پولیس والا پرون سوته څوک د سیل والا تلي وي پولیس والا مارۍ لږې شوي وي خبرې یې نه شوې کولی دی. بالکل جی بالکل بالکل په خیبر باندې مو کتل که نه او زه د شمالي وزیرستان اوسېدونکی یم. بالکل صحیح هلته هم چې زموږ شمالي وزیرستان څومره ښکلی دی خو بهرحال داسې ده چې مطلب اوس د لاکډاون کې بعضې د سیل ځایونه هغه حکومت بند کړي دي چې خلک ځینو بیا تکلیف وي بند کړي دي نه پرېږدي که نه پرېږدي. بالکل 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 ښه خان محمد صاحب نور څه پوښتنه وي؟ ما یو سوال و د مفتي صاحب نه ما سوال کوه که نه. جی جی چې یو سړی خیریت صدقه کي یعنی مثال ما خیریت صدقه ته نیت کړی دی زه خیریت صدقه ته دا زما د کور بل بچې مور پلار دی خوړی شي که نه؟ ښه تاسو د خیرات نیت کړی دی نو آیا دغه خیرات ستاسو بال بچ خوړی شي که نه؟ او چې یعنې زما په ما چې څوک یا مور پلار مړه دي یا نوره څوک زما کور والا مړه دي پاپه خیریت صدقه کوم او دغه زما د کور والا زما یعنې بل بچې خوړی شي که نه شي خوړی او بل سوال بل کوو یو جی جی یعنې دا طلاق پورې خبره که نه دا طلاق چې ښځه ته سړی ورکوي دغه په یو پیره درې پیرې طلاق ورکوی شي کېږي که نه کېږي که یوازې یوه پیره نن دې ورته وویل چې طلاق یې بله پیره بله ورځ دې ورته وویل که داسې کېږي که په یو ځای باندې چې درې واړه طلاق ورکړي دا کېږي که نه کېږي؟ ټیک شو بس خان محمد صاحب ستاسو پوښتنې دواړه مفتي صاحب واورېدې او بس پروګرام ګورئ هغوی به تاسو ته اوس جواب ووایي انشاءالله.
انشاءالله زماره طرفه تاسو ته سپیشل دعا سلامونه دي مفتی صاحب ته زماره طرفه دعا سلامونه دي وعلیکم السلام بالکل مننه تاسو څومره د ټیم څومره کسان دي ماره طرفه دعا سلامونه دي اختر مرخصت مبارک شه د غونډو ډیره مننه خان محمد صاحب بالکل تاسو سلامونه را رسیدل زموږ سلامونه هم تاسو هم ومنه تاسو سره ډیره کې سوره ملګری دي سوره گاونډیان دي سوره چې زموږ مسافرونه دي چرته هم دي ټولو باندې زموږ دعا سلام دی والله دې وکړي چې دوی د مسافرۍ دا ورځې په خیر خیریت چې کوم دی نو سر ته ورسي چا چوټیانې رانږدې وي هغوی د خدای ته راورسوي بیا د خدای پاک بوځي او دغه شان د دا سلسلې د تګ راتګ خدای پاک جاري ساتي مفتی صاحب د دوی یو پوښتنه طلاق حوالې سره خو خان محمد صاحب زه دا وایم چې مفتی صاحب ډېر تفصیل سره موږ پروګرام هم کړی وختي هم دوی خبرې ترې وکړې خو بهرحال دغه پوښتنې ته به راشو چې صدقه خیرات سړی کور کې کینو په بال بچ خو خوړی شي بالکل صدقه او خیرات ټول نه اول حقدار خپل کور خلک صحیح خپل بچو باندې خپل مور او پلار باندې دی باندې د صدقه او خیرات ډبل اجر او ثواب ملایي صحیح جی که ګاونډیانو ته ولیکل پردي دي یا نور داسې مرګورو باندې وخوړل نو یاد ساتئ په هغې باندې یو اجر او ثواب د صدقه او خیرات په خپل مور او پلار باندې ښځه بچو باندې وروڼو خویندو باندې د خپل خاندان خلکو باندې صدقه او خیرات وکړو نو 2 اجر او ثواب ملاوي یو د صدقې اجر او ثواب یو د خپلولۍ خاطر کولو اجر او ثواب نو دا عام صدقه او خیرات چې کله انسان کې پکار دی خپل کور کې وکړي او دا طلاق دا خبره شده وضاحت مونږ وکړو چې طلاق یو ورکول پکار دی یو ټکي سره یو طلاق ورکول پکار دی 3 طلاق یو ځای ورکول یا ته دا ګناه ده بالکل په دې باندې خاوند هغه سړی ګناهګاریږي د نه ځان ساتل پکار دی غرض چې د هغه ښځه ځان لرې کول دی په یو طلاق باندې هم کېږي او لکه سړي ته وخت هم میلو شي نو که بیا رجوع کوي نو که نه لکه مطلب ډېر ښکلی حقیقت دا دی بالکل بیا راځو مفتی صاحب هغې طرف ته چې مطلب دا دی یو هغه تاسو خبره کوله چې هغه سکرات وي او ځنکدن کې شکل هغې وصیت وغیره کړی دی نو یاد ساتئ بیا خپل خپلوان نه پکار دی چې هغې ځنکدن اوږدېږي نو بیا د سوره یاسین شریف تلاوت شروع کړي سوره یاسین شریف سره دا برکت دی دا خدای پاک کلام دی چې هغې سره ځنکدن آسان شي صحیح جی نو سوره یاسین شریف ویل پکار دی مخ چې دغه دا د وفات کېدونکي سړي حق دی دا د هغه حق دی بالکل بل د هغې مخ چې دغه قبلې ته ګرځول پکار دی او چې کله بیا هغه وفات شي نو یاد ساتئ ټول نه اول حق دا دی زموږ بعضې زنانه هغې ناپوهه وي هغې زړه نه کمزورې وي چې هغې پلار رور رشتهدار وفات شي نو هغې خامخا په غم کې شي تکلیف کې شي نو یاد ساتئ هوښیارې زنانه وله او نارینه وله دا پکار دی چې ټول نه اول د هغې ماشاءالله سترګې پټې کړي ځکه چې دغه وخت کې د هغه بدن ګرم وي نو چې کله سترګې وله پټې کړي نو هغه بیا پټې پاتې شي او که لږ وخت تېر شو د هغې بدن چې دغه یخ شو نو بیا هغه سترګې نه پټېږي نو ټول نه اول سترګې وله پټ کړي د هغه لاس او خپې هغه چې ته سیټ ته پراته دي هغه دې راسیده کړي او بل دا چې کله د هغې وفات شي نو یاد ساتئ دا زنه دا داسې تار وي ورسره معمولي کمزورې یا داسې کپړه وي چې هغې په ځینې باندې پسته غوندې کپړه شي دا سر نه ته وکړي چې دا خوله چې دا بنده شي ځکه چې دغه وخت کې بدن ګرم وي که خوله کلو پاتې شو لږ وخت په تېر شو بدن یخ شو بیا نه بندېږي دا ټول حقوق دي دا ټول حق دی د مړې چې دغه وخت کې مړې په خپله ځان څه نه شي کولی نو د نور خلکو له پکار دی چې دغه طریقه ورسره وکړي لاس او خپې چې ته سیټ ته پراته دي سالم نیغ ټیک ټاک بالکل نیغ کی ځکه چې انسان ښکلی دی چې باید په ښه طریقه باندې الله طرف ته حاضر وشي یو کالر دی موږ سره مفتی صاحب جی موږ سره څوک دي له کوم ځای هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام موږ سره څوک دي له کوم ځای زبیر خبر کوم د تو حقیقت زبیر صاحب پروګرام کې هرکلی وایي نن مفتی صاحب ټول ستاسو مینوال بلا پوښتنې تاسو ته قرض بهر نه ټلیفونونه کوي جی زبیر صاحب څه به وایي مفتی صاحب موجود دی جی دا تاسو کوم یو کس چې واده وکړي مهر لکه ښه جی یو کس چې واده وکړي مهر ورله کېږي بیا تقریبا دې نه مهر هېر شي که نه نو دا بیا بعد کې چې وسوله وشي نو دې کورواله ته څومره پیسې ورکولی شي صحیح جی مهر کې او بل سوال دا چې یو کس سرسایه وباسي سرسایه بخښنه غواړم اواز لږ دلته راځي یو کس سرسایه وباسي او دا ټوله سرسایه یارانو دوستانو دلته راغونډه کړي په وطن کې یا کونډې یتیمې ته یې ورلیږي
د لکه پیسې ورسره ایښي وي او دا وایي چې یاره زه بیا لیږم دلته د قسمتۍ د وجې نه بینکونه بند دي نو څو ورځې بعد چې دا خپلې پیسې ورسره ایډ کړي ورسره جمع کړي او کلي ته لیږي دې کې څه مسله شته ګناه شته یا نشته پوه شوې لکه یعنې بعد کې ورسره خپلې پیسې واچوي ټیک شو ډېره مننه زبیر صاحب پروګرام ګورئ مفتي صاحب به بالکل ستاسو د پوښتنو جواب تاسو ته وایي او مطلب یې چې موږ به دې وخت کې ځو ولې شانتې دمې طرف ته خو دا انشاءالله ولري چې دمې نه څنګه راشو نو ستاسو دا کوم پوښتنې دي دا به جوابوو چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ جی کتونکو نور اسلام کې یو وارې بیا هرکلی کتونکو موضوع خو لویه موضوع وه زموږ او په هغې به انشاءالله العزیز روان وخت کې هم پروګرامونه کوو وخت موږ سره ډېر زیات کم دی خو ستاسو څه پوښتنې راغلي دي او په هغې کې څه ډېر زیاتې داسې دلچسپه هم دي ډېر مهمې هم دي ډېر ضروري هم دي په هغې باندې ځان هم پوه کول پکار دي نو اوس زموږ یو ملګري د ابوزی بینا ټلیفون کړی و زبیر صاحب او هغوی یو دوه پوښتنې وکړې یو پکې د سرسایې حوالې سره و یو حق مهر حوالې سره نو مفتي صاحب په دغې کې تاسو لږ رڼا واچوئ یاد ساتئ دا حق مهر شی دا د ښځې یو حق دی چې خاوند باندې شی دا به خامخا ورکول لازم وي او بیا یو حق مهر هغه چې هغې ته معجل ویلی شي هغه به نکاح په وخت کې یا نکاح سباله ورکول لازم دي نکاح په وخت کې یا نکاح سره تړلې نږدې وخت کې هغه ورکول لازم دي ټایم باونډ دی د هغې یو وخت ټاکلی دی باید چې هغې ورکړی شي او بل دی چې هغه هغې کې ټایم نه شي بلکې دا به زه در کوم هغه کال پسې که 10 کاله پسې 20 کاله پسې وي خو خاوند به په خپل ژوند کې یا د خپل ښځې په ژوند کې به هغه ورکوي که خاوند وفات شو نو دا د هغه باندې یو قرض دی هغه د میراث نه به اول دغه قرض ورکول کېږي ښځې له نور تقسیم به د میراث وروستو کېږي اول به د ښځې حق مهر ښځې ته ورکول کېږي او انفرادي توګه باندې دا د هغې حق دی دې طرف ته راځو مفتي صاحب دا تاسو ډېر مهم طرف ته اشاره وکړه خو یو کالر دی موږ سره بیا خفه کېږي نو زه وایم چې ځکه وایي خلو چې تاسو سره څه ناڅه خبرې وشي موږ سره څوک دي له کوم ځای السلام علیکم ساجد ټاکر سر وعلیکم السلام جی موږ سره څوک دي له کوم ځای عرفان خبر کوم چې د کوهاټ نه څنګه ستاسو ټاکر صاحب خې جوړې اختر دې مبارک شه خیر دی بالکل عرفان جان تاسو ښه طبیعت ښه دی لوی سړی شئ ستاسو مبارک شه ښه جوړ یې خیر مبارک څنګه ستاسو ټاکر صاحب خیر دی جی بالکل مفتي صاحب موجود دی که څه پوښتنه وي نو کولی شئ جی مفتي صاحب وایي دا تاسو کو چې ستاسو ټاکر صاحب زما یو د خور خاوند دی که نه جی او ماغه 2000 خوب وکړو چې ماغه خوب کې کپړې شېدلې وي او کچکولې غاړې ته اچولې دي او خیرات غواړي که نه خلکو نه صحیح نو د دې خوب تعبیر به وي او بله مفتي صاحب نه دا تاسو کو چې د ښځې او خاوند جګړه شي که نه ټیک ده نو لکه جګړې کې ښځې ته وایي چې یاره ته په ما طلاق یې جی نو د دې طلاق کېږي او نه کېږي صحیح جی ټیک ده د دې طلاق کېږي او که نه کېږي او یو بل دا تاسو ته چې ټاکر صاحب چې دا یوه نیمه ښځه وي که نه خاوند ته هسې موي چې ما ته طلاق راکړه په نه خبره ما ته طلاق راکړه نو دا بیا دې باندې طلاق کېږي که نه صحیح جی بالکل ستاسو پوښتنې عرفان صاحب هغه مفتي صاحب اورېدې تاسو پروګرام ګوره انشاءالله العزیز چې تاسو ته جواب ملو شي او که نه ستاسو قرضداري شو نو بیا به انشاءالله بلې جمعې له کوشش کوو چې کومې پوښتنې ستاسو پاتې نو د هغې به جواب کوو مفتي صاحب د حق مهر خبره وختي سوال حق مهر یاد ساتئ د ښځې حق دی دا به د خاوند ژوند کې ورکوي او که خاوند وفات شو یا ښځه وفات شوه نو دا به خاوند د مال نه به هغې ښځې ته ورکولی کېږي که ښځه وفات شوه نو دا د ښځې مال دی د ښځې په وارثانو باندې به دا تقسیمیږي نو دغه حق مهر ورکول لازم دي که چېرې دوی تپوس وکړو شهیر شي چا نه چې ما څومره حق مهر تړلی و نو نن سبا خو نکاحنامه د شناختي کارډ دپاره هم پکارېږي پاسپورټ او هغې د سرکاري کاغذونو دپاره نکاحنامه پکارېږي نو یاد ساتئ چې هغې دپاره بیا نکاحنامه کې څومره هغې حق مهر به لیکلي خامخا هغې کې لیکلي خانه وي هغې کې خانه وي چې حق مهر څومره دی نو هلته نه معلومات وشي که هغې نه هیري ښځې ته به یاد وي ځکه ښځو ته خپل حق مهر یاد وي د واده ګواهانو ته به یاد وي یا خپل خپلوانو ته به یاد وي چې د څومره حق مهر نو عمره حق مهر به ورکولی کېږي که داسې کسانو چې څوک وفات شوي دي چا نه هیر دي پته نه لګي نو بیا یاد ساتئ چې شریعت قانون دا دی چې بیا به د دغې ښځې چې کوم تره لوریانې دي خویندې دي نږدې رشتهدار چې کوم جنکۍ دي هغې ته چې څومره حق مهر چې دی هغه خاندان کې ورکول شوی دی نو هغه حق مهر به بیا
دغه ښځې ته ورکول کېږي. زبردست ټیک شو دې ته مهر مثل وي چې د دې د عمر د دې د حسن او د دې خاندان نږدې چې څومره د هغې مطابق به بیا حق مهر ورکول کېږي. خو دا یاد ساتئ هغه خاص صورتونه دي چې بیخي څوک نشته، لیکل نشته، ګواهان نشته، یاد نه دي، نو بیا هغه مجبورۍ په صورت کې دا دي که چاته یاد و، پته وه، لیکلی شوي وو، نو دا ټول صورت کې به بیا به هغه تړلی شوی چې کوم ورکوي خامخا لازم دی او د هغې نه سرغړونه نه پکار. مفتي صاحب وخت موږ سره کم دی خو فطرانه سرسایه ورکول، آیا مونږه فطرانه یا سرسایه د اختر د پیسو په شکل کې چې عیدي ورته نن سبا وایي په دې شکل کې موږ چاله ورکولی شو؟ جی زموږ ورور بار نه تپوس وکړو هغه سوال او دا سوال به دواړه جواب ورکړم. یاد ساتئ چا سرسایه اختر نه مخکې ور نه کړه، جی بینکونه بند دي، بهر نه پیسې رانلې، نو اختر نه وروسته هم دا ورکولی شي. دا هغه پورې غاړه نه خلاصي کومې پورې ادا کړې نه، نو دا اختر پورې تړلې نه ده، اختر نه وروسته هم ورکولی شي. او بیا یاد ساتئ زکات دی، سرسایه ده، دا چې کوم انسان منخه وکړه زه به دومره پیسې ورکوم، نو دغه شانته چې کوم لازم او واجب ورکړه ده، نو دې کې قانون دا دی چې دا به انسان چې کله ورکوي نو ورکولو په وخت نیت به کوي. صحیح جي. او خولې باندې وینا دا زکات پیسې دي، دا واخله، دا ضروري نه ده. دا چې دی ورکولو په وخت کې سرسایه دا واخله، دا ضروري نه ده، بلکې نیت به کوي. نیت به کوي. خو دومره ده چې کوم ماشوم لکه اختر مبارکي اکثر خلک ماشومان ته کوي، اختر مبارکي اکثر ماشومان له پیسې ورکوي، عیدي چې ورکوي، نو یاد ساتئ ماشومانو باندې نه کېږي ځکه چې دې دپاره بالغېدو خبره ده. نو دغه پیسې د هغې د مور له ورکړي، هغې مور غریبه ده، هغې باندې لکه کېږي، نو د ماشومانو هغه پیسې مور له ورکولی شي، یا ماشومان یتیمان دي شکل کې بیا د عیدي په توګه فطرانه ورکولی شي، خو مور له به ورکړي او ماشومانو دپاره به ورکړي، عیدي ورته ویلی شي. یاد ساتئ زکات کې هم دا مسله ده، انسان چې چاله زکات ورکوي نو دا ورته وایي دا ستا د مبارکۍ پیسې دي. صحیح جي. نیت پې زکات وکړي، فقهاو لیکلي چې خولې باندې ورته دې ووایي چې دا ستا سره امداد دی، دا تا ته تحفه ده، دا تا ته هدیه ده، دا ستا د مبارکۍ پیسې دي، نو انسان دغه ټکي ورسره ویلی شي، خو نیت به پرې زکات وکړي. د بل مسلمان د عزت نفس خیال ساتلو چې هغه دا ونه وایي چې ما زکات ته لاس نیولی دی، خلک ما له زکات راکوي، خلک ما ته خپلې هغه سرسایه پیسې راکوي، نو بعضې خلک دې نه شرمېږي، نو هغې ته بیا انسان دغه اختر مبارکۍ او د هدیې د تحفې او د مبارکۍ نوم ورکولی شي. صحیح جي. ډېر ښکلی مفتي صاحب، ډېر ښکلی په صحیح طریقه باندې او ډېر داسې په اسانه طریقه باندې چې مونږ پې پوه شو. امید لرم هیلهمن یم چې زموږ کتونکي به چې کوم دی نو هم پوه شوي په دې باریکو مسلو باندې. حقیقت دا دی چې کتونکو دا ډېرې خطرناکې خبرې نه دي، ډېرې لویې څه داسې ګنجلکې مسلې نه دي، خو له بده مرغه مونږ کینونه باید چې مونږ کینو او دغه شانتې دې بنیادي مسلو معاملو نه ځان خبر کړو. مونږ خوشبخته یو، خوش قسمته یو چې داسې علما کرام لرو، مفتیان اعظام لرو چې هغې زمونږ په منځ کې دي، نو باید مونږ د هغې نه ګټې واخلو. ډېره مننه مفتي صاحب. انشاءالله ولدي روانو جمعه بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو او موضوع به چې کوم دی نو انشاءالله هغه بیا ستاسو په اجازت ستاسو د خوښې چې څه هم وي. نن کتونکو زموږ چې کومه موضوع وه نو هغه نیمۍ کې پاتې شوه، وصیت پورې راورسېده، د مړي چې کوم حقوق وي هغې ځای ته رارسېدلې ده. انشاءالله ولدي چې راروانې جمعه کې بیا څه هم د مفتي صاحب خوښه وي هغه شانتې موضوع به ستاسو په خدمت کې راوړو او دغه شانتې ستاسو سره به پرې خبرې اترې کوو. نن دپاره همدومره. انشاءالله ولدي روانه جمعه ستاسو په خدمت کې ور بیا حاضرېږو. تر هغې نه ما اجازت غواړو چې چېرته هم یې ښه اوسئ او مونږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.